یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی چې سړی وده شي نو دا شیطان یعقدو علی قافیة احدکم دې سټ سره خوا کې د سره خپل تارونه دی غرون لکه سړی چې کوډه کوي او جادو کوي او تارون له غوټې ورکوي نو دې درې غوټې هغه تارونو له ورکوي او په هغې چف کوي څه وایي علیک لیل طویل فرق دا خو له اوږده شپه ده اوده شه علیک لیل طویل فرق اوږده شپه ده در باندې اوده شه نو دا خلک خو سوچونه هم غلط ورچوي او دا خوب ورته خشتۍ مزېداري پاسینه نو نبی علیہ السلام فرمائی وی که دا سړی پاسید فین استيقظ وذکر الله دی بیدار شو الله یاد کړ نو انحلت عقدة یو غوټه لاړه ختمه شوه یو غوټه ختمه شو د هغه سستۍ غوټه ختمه شو او چې بیا فان توضأ او چې اودس وکړه نو دویمه غوټه هم ختمه شو او چې بیا پاسې الله ته ودرېږي مونځو کې نو درېیمه غوټه هم ختمه شوه نو بیا حضور پاک فرمایی فاصبح نشیطا طیب النفس چې سار پاسې نو دی خوشحاله او زړه هم خوشحاله سکون وي ورته او دی خشته مدیدار ښکلې هغه صفا ځان داسې صفا محسوسوي دا زړه او دا باطن داسې پاک محسوسوي او خوشحاله و الا او که دا اودس ونه که پوزه خولې ونه وینځله او مونځ یې ونه که نو اصبح خبیث النفس کسلان نو بیا به بیا به دې خپل کټ کې ناستې کرسی کې به ناستې او غټ غټ اسویلي به کوي او خوب به ورځي او دا وجود به ورته سس ښکاري او پریشانه به دا مخکې سړی به پریشانه نه زه نه وایم حضور پاک فرمایي دا دویم سړی به پریشانه په سوچونو کې به مبتلي او په پریشانۍ کې به مبتلي ولې دا د شیطان اثرات دي خوب درته خوږی او د مونځ نه دې منع کوي او وجود کې د سستی پیدا کوي نو دا شیطان زما ستا دشمن دی دا زه نه وایم دا رب العالمین فرمایي ان الشیطان لکم عدو ستاسو دشمن دی فاتخذوه عدوا وی ګورې دشمن یې وګڼئ دا دوست په نظر ورته مه ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلکې غټ خلک یې راپرځولی دی دی خو په غټو پورې ډېر محنت کوي لوی خلک یې تباه کړی دی قرآن شریف کې یو آیت دی واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا نبی علیہ السلام ته الله فرمایي واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ عنها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین حضور پاک ته الله وی د خپل امت ته د یو آدم علیه السلام د یو بچی د یو اولاد د یو بچی یو واقع ذکر که دله مونږ ډېر خپلې نښې ورکړې وې او ډېره پویه م ورکړې وه او ډېر لوی معرفت هم ورکړی او ډېر لوی ذاکر تر دې حده پورې چې ده ته اسم اعظم هم رب العالمین ور نصیب کړی نو د شیطان په چال کې راغی لاړه تباه شو نو دا سړی څوک دی نو قطعي ته ور څوک نشي ویلی چې څوک دی خو د حضور پاک د تره زوی دی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه وی دا یو سړی دی د موسی علیه السلام په زمانه کې تیر شوی دی او نوم یې بلعم او د پلار نوم یې باعوره بلعم ابن باعوره نو حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی چې کله موسی علیه السلام په دریاب پورې وت او ځان سره بني اسرائیل هم پورې ایستل او فرعون او د هغه ټول قوم خدای تباه کړه دی په مخ کې ولیدلی شو تباه شو نو حضرت موسی علیه السلام بیا په وادي تیغ کې څه زمانه سره د خپل قوم اوسېده الله پې د رزق او د نعمتونو فراواني راوستله من او سلوا به راتلل ترنجبین او سیسې او خوږې خشته اوبه وله خدای پاک پیدا کړی هغه اوبه به دوی څکلې او بره نه پې د پاسه وریځ وه دا د خدای نعمتونه دې عراقي طرف ته یو قوم اوسېده هغه مشرکانو بت پرستانو نو موسی د هغې د علاقې نوم بلقاو نو موسی علیه السلام ته الله جهاد فرض کړ وی دا قوم دی والا او د بلقا په د علاقه باندې حمله وکړه نو حضرت موسی علیه السلام په زرګونو خپل فوج خپل لښکر واغېست د الله حکم بني اسرائیل یې ځان سره ملګري کړل دې هغه علاقې ته لاړ هغې ته ځان حملې له تیاری
خیمې ښخې کړې او د الله مدد ورسره دی. دغه علاقې چې کوم بادشاه دی کافر دی، بت پرست هندو مشرک چې د بوتانو سجدې کوي، هغه سره هم ډېر لوی طاقت دی، ډېر لوی فوج دی او ډېر لوی لښکر دی ورسره. خو د هغه ذهن کې یو سوچ راغی، هغه وی چې یاره د دې سړي د دې موسی په مقابله کې علیه السلام خو فرعون غوندې لوی بادر سړی چې هغه زمانه کې داسې طاقت و لکه دې زمانه کې امریکا سپر طاقت، هغه خدای ریس مریس کا تباه شو. نو هسې نه موږ چې ته تباه او برباد نه شو. نو د دې کافر بادشاه په رعیت کې یو سړی اوسېده، نیک سړی و، راهب و، عبادت پې کوو. د هغه نوم بلعم ابن باعوره، ډېر بزرګ په جونګله کې به اوسېده او د الله تعالی عبادت پې کوو او صاحب د معرفت او اسم اعظم یې یاد و چې څه دعا به کوله هغه د خدای خاص نوم به یې واخیست، نو رب العالمین به یې دعا قبلوله. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی د الله په نومونو کې یو نوم دی چې هغې ته اسم اعظم وایي، وی په هغې کې سړی دعا کوي نو خدای پاک د انسان دعا قبلوي، رد کوي یې نه، ده ته هغه اسم اعظم یاد و. نو دا بادشاه کافر دغه د خپلو وزیرانو ته ووی چې یاره د بلعم ابن باعوره ته به ووایو چې د موسی علیه السلام ورته لښکر ته خیري وکړي، دا مذهبي سړی به په دې مذهبي سړي ووو. اوس هم دا قانون او دا قاعده ده، کم علماء کرام چې هغه دین خدمت کوي چاته چې یری نو دا ظالمان د هغه په مقابله کې عالم ودرېږي. بغیر د عالم مقابله خو د عالم نه بغیر نه کیږي، دا گروه بندی او فرقواریت پکې پیدا کی. بخان بخان وی او په مولا به مولا وی، د یو طریقه یو حد کنډه ده. نو هغه وی چې راشه دا خو مذهبي سړی دی، د ده د مذهب د وجې نه خو فرعون غوندې سپر طاقت لاړ، تباه شو، برباد شو. نو هسې نه واقعي موږ برباد او هلاک نه شو. نو دا بلعم ابن باعوره د په رعیت کې یو نیک سړی و، دینداره سړی و، صاحب د معرفت و، د ورځې به یې روجي نیولې او عبادت به یې کوو، د شپې به یې عبادت کوو. هغه ته یې درخواست وکړه، هغه وی چې زه خو ستا محل ته نه درځم. نو بادشاه ته چاوی کبر مه کوه صاحب، دې جونګړې ته به وله لاړ شو. نو باچا سره د هغه خپلو وزیرانو او مشیرانو دې بلعم ابن باعوره پسې د کور ته لاړ. یو خاص کور یو بچی دی پکې یو ښځه ده او ځنګل کې اوسېږي د الله عبادت کوي. بادشاه ورته وایي تا ته پته ده تم په دې وطن کې اوسېږي چې دا په کوم ملک حمله کېږي او دا یو سړی راغلی دی او بار یې هغه د قافلې روستی دی او بلا لښکر یې روستی دی او خیمې ښخې کړي په مونږ حمله کوي. مونږ تاله راغلي یو، مهرباني وکړه دا وطن چې څنګ زما دی دا ستا هم دی، ستا په ملک او په وطن او ستا په قوم حمله کېږي، نو ته دا مهرباني وکړه چې دغه سړي ته خیره وکړه، موږ ته خلاص کړه. بلعم ابن باعوره وی داسې نشي کېدی، لیس هکذا یکون دیني و دینه واحد، وی زما ورته خو یو دین دی، زه ورته څنګه خیره وکړم، ما و دې خو په یو دین یو. خیر د پیسو لالچ یې ورکړه هغه رد کړه، دمکې وله ورکړه هغه یې رد کړی. بالکل داسې نه کېږي. او که ته مې ډېر پریشانه کې او تنګی به نو زه ستا د وطن نه هجرت کوم. بادشاه خو پوه شو که دې اوس په دې مجبوره کړم او دې تنګ کړم او ده هجرت وکړو د موسی علیه السلام سره ملګری شو، نو یو خو د موسی خپل طاقت دی، یو به ورسره دې ملګري شي، بیا به هم چېرته ټینګېدی شي. هغه ته خو پته وه چې ده ته اسم اعظم یاد دی چې څه د دعا کوي نو خدای پاک هغه دعا قبلوي. نو دې ته هم دونه نه مجبوره و چې دې د دې وطن نه هجرت وکړي او د موسی علیه السلام لښکر سره ملو شي. نو دې شیطان ګوره حد کنډه دی. قرآن شریف کې الله وایي فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. شیطان لګېدلی دی ورپسې په یو طریقې راګیری، دله خو چالونه ورځي، سکیمونه ورځي، سازشونه ورځي، کله ځان نه بوډا جوړ کړي او کله ځان نه خان جوړ کړي او کله ځان نه افسر جوړ کړي او کله ځان نه یو غریب سړی ملنګ جوړ کړي. په مختلفو طریقو لګیا دی. دی کوشش دی چې د الله د دې بندګانو د خدای په منځ کې به دوری او لرېوالي څنګه پیدا کړم، الله به څنګه د خپل بنده نه خفه کړم. او دا د آدم علیه السلام اولاد چې د نیکه د لاس نه زما 80,000 کاله عبادت په اوبو لو شوی دی چې دې څنګه دوزخ ته ځان سره ملګری کړم. دی سوچ دی لګیا دی په دې خپل سوچ کې او په دې خپل میشن کې، خپل میشن کې کامیاب روان دی او نن سبا تیزۍ سره کامیاب روان دی.
دنیا خلک دي کافران خو یو طرف ته کړي دي، خو یې جهنم خشاک کړی دی، او مسلمانانو کې هم لګیا دي خپل کوشش کوي په زبردست محنت او خپل بچي او مختلف ګروپونه او ځان له سیستم روان دی. لکه څنګه چې دلته کې زموږ یو سیستم روان دی، دا پکې د فوج اداره ده او دا د ججانو اداره ده او دا د وزیران دي او دا زمینداران دي پټي به کوي او دا به زراعت کوي او دا به اسپتال چلی او دا یو سیستم دارنګې د هغې خپل ځان یو مستقل نظام بلکې دا زموږ سیستمونه د هغه روان دي، دا چلونه هغه ښیي دې خلکو ته. هغه ځای ته لګیا دی او د خلکو ته په مختلفو طریقو باندې لګیا دی، کوشش کوي. چاته انټرنیټ ور مخکې کړی دی، ماشومان او واړه بچي هغې ځان له د انټرنیټ په ذریعه باندې د امریکې او د برطانیې او د هندوستان دمو سره پیوست کړي دي. که ته هندوستان ته نشې تللی فلم نشې کتی او ته برطانیې ته نشې کتلی او بربنډ نشې کتی، نو کور کې مې درته شی برابر کړی دی. دې نه تکله شه شابه او ګوره چې څه دې خوښوي هغه ګوره. دا د سکیمونه دي، دا د سازشونه دي او مختلفې طریقې او هتکندې دي وروڼو. نو هغه ته سکیم سازش دا جوړ که بادشاه ته وایي ګوره داسې وکړه، زړه کې اوس القا خپل شرارت ورته ورچوي. د دواړو جهانو سردار فرمایي زه نه ویم، رسول الله مبارک فرمایي وی د هر انسان د زړه ته دلته کې مخامخ یو طرف ته شیطان ناست دی، د هغه نوم وسواس دی. هغه ورته وسوسه القا او شر د ګنده خبرې ورچوي، د شر خبرې. بل طرف ته ورته فرشته ناسته ده، د هغه فرشتې نوم ملهم دی او ته د خیر خبرې اچوي. ان للشیطان لمبة بقلب ابن آدم، شیطان د پاره ان للشیطان لمة بقلب ابن آدم یو وسوسه اچوي. او وللملک لمة، هلته فرشته لګیا دی، هغه ورته هغه خیر اچوي. ته نه وې یو وړه مې وایي چې دا کار وکړه، بل وایي چې دا کار وکړه. دا د خیر کار درته هغه فرشته چې ملهم ورته وایي، الهام د هغه د خیر کار دی او دی بل ته وسواس وایي. دی لګیا دی هغه بادشاه ته وایي چې ګوره زه درته یو طریقه ښیم، داسې وکړه چې دا بلعام به په دې راګیری چې د ده ښځه ده او ښځې له لالچ ورکړه. ښځې نه سړی بیا مجبوری، یاره دا خو ټیک ده. نو د ښځې قوم پې شته که نه، د ښځې ورونی شته، د ښځې خویندې شته، خورینې شته، د ښځې ویرونی شته. په هغه طریقه او خو دې بادشاه دی، د دې بلقا بادشاه دی، ښځې ته رایستې وکړه. سره در وی درته درکوو، مال وی درته درکوو، پیسې وی درته درکوو. دا خاوند یې مجبوره کړه چې دې زمونږ ومني او دې موسی علیه السلام ته خیره وکړي، دې نه بغیر نه کېږي. هغه ښځه ورته لګیا شوه، دا خو زمونږ قوم دی. ښځې ګورې مه مې تنګوه، نه دا وطن به پرېږدو، وطن پرېږدی بچي به څه کوي، زه به څه کوم، زما قوم به څه کوي. حتی کې د ښځې په ذریعه باندې په دغه سازش باندې دغه د بلقا بادشاه کامیاب شو او شیطان خپل مشن کې کامیاب شو او هغه بلعام ابن باوره په دې خبره مجبوره کړه چې حضرت موسی علیه السلام او د هغه قوم بني اسرائیلو ته خیرې وکړي. سره دې کې د استخاره هم کړې ده، یو ځل استخاره وکړه چې کله دې ښځې را مجبوره کړه. استخاره کې ده ته سخت تنبیه ورکړی شوه چې پام کوه برباد به شي، ګورې دا کار ومه کوه. دوباره بیا استخاره وکړه، بیا سخت تنبیه میلاو شه چې ګورې پام کوه دا ما پیغمبر دی، الله پیغمبر دی، او ګورې دا سازشونه مه کوه ته تباه کېږي او بربادوي. لیکن ښځې نه مجبور شو. ښځه خو سړي ته ماسخوتن هم دلته غوږ ته ټک ټک کوي، قرار کوي، او سهار هم ورته دلته کې غوږ ته کر کر کوي او قرار ورته کوي. سړی خو د ښځې نه مجبوری، ښځې خو لالچ ولیده او ښځه لګیا ده او بچي م ورته لمسوه او شا به ګورې د بادشاه دی او دا به څه کوو، ته به هجرت وکړې، دا بچي به دې څه کوي. دې ته یې مجبوره کړه چې ده به یې نه مې پرېږدی، نو زه به ډېره ښه ده. یو خر یو په هغې د پاسه سور او یو مقام دی هغې ته غر متخیجم چې هلته موسی علیه السلام او د هغه قوم ته خیره وکړم. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وی چې څه منځې لاړ نو خر نه ته دې لګیا دی هغه خر. ګوره الله بیا هم انسان سره مدد کوي. استخاره کې ورسره مدد وکړه خو ظالم ونه منه، په بل استخاره کې مدد وکړه خو ظالم سترګې بندې وي د ښځې د لاسه. خر نه ځي، دې لګیا دی خر وایي، خر ورسره خبرې وکړې، وی زه څوک هم فرشتې مې مخې ته ولاړې دي نه مې پرېږدي، فرشتې مې نه پرېږدي څوک هم، لیکن ده سترګې ړندې شوي دي که نه. قرآن شریف کې الله فرمایي واتلو علیهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا، موږ وله معرفت نښې ورکړې، کرامتونه هم ورکړي، پویه هم وله ورکړې ده. نو څه چلې وکړه فانسلخ منها سې پرېښودل. د ښځې په محبت کې د شیطان په اثر د ښځې په محبت کې لون شو. فاتبعه الشیطان،
قرآن کې الله فرمایي فکان من الغاوین. شیطان لګیا دی نښتې دی، خر وی نظم بس خر نه کوز شو او لل روان شو. چې ولاړ د بني اسرائیلو مخالف چې دا کوم بادشاه دی د فوجي خلک ورسره دي، کسان ورسره دي او په لوی دوم دام کې روان کړی دی. لګیا دی اوس هلته کې جامې ځان نه وشلولې، خپله طریقه استعمال کړه او لګیا دی خیرش کوي د بني اسرائیلو د موسی علیه السلام دپاره او د خپل قوم دپاره دعا کوي. خبره لوړې کېږي دی چې وایي خدای موسی علیه السلام هغه ته خیره کوي نو په خولې د بادشاه نوم راځي، بني اسرائیلو ته خیره کوي نو په خولې د خپل قوم نوم راځي، چې خپل قوم ته دعا کوي نو په خولې د بني اسرائیلو نوم راځي، چې خپل قوم مشر ته دعا کوي د موسی علیه السلام نوم راځي. هغه فوج پولیسو ته وایي بیخ دي ونه ته مونږ راوستې سلم یو کیسه ته خو موږ ته خیرې کې هغې ته دعاګانې کې وی زما ژبه زما د اختیار نه وتې ده، بس ختمه ده. اوس دا ژبه د چا په اختیار چلیږي؟ د الله په اختیار. فوټینۍ غوندې ژبه دی ده، د غوښې یو ټوکړه ده او شاته ورپسې هوا را روانه ده. زه د خدای دا قدرت به مونږ کوم ځای کې ومنو؟ ای بندګانو کوم ځای به یې ومنئ؟ دا الله ستې ته کوه که نه دومره اواز کوي شاته ورپسې پکې ولګوه چې دا هوا سره دا ورپسې د خولې نه تیز هوا را روانې، لیکن هغه پورې اواز ترې نه شي ایستی کوم چې د دې پوټینۍ ژبې او د دې غاښونو نه ستا کم تیز اواز روان دی. دا ستا په اختیار نه ده روان، دا د چا په اختیار روانه ده؟ د الله په اختیار. دا ژبه دې په دې خوله کې یو ځای سره لګي نو دال ترې راوځي، نو بل ځای سره لګي نو قاف ترې راوځي، نو بل ځای سره لګي نو فې ترې راوځي، نو بل ځای سره لګي نو واو ترې راوځي، نو بل ځای سره لګي نو نون ترې راوځي. ځکه که ستا اختیاري نو دا ژبه د قاف هغه ځای سره وجنګوه او ته ترې واو راوباسه که نه، تی د بې هغه ځای سره وجنګوه او ته ترې سین راوباسه که نه، او د سین هغه ځای سره وجنګوه او جیم ترې راوباسه که نه. لکه په دې به هم خدای نه منو، دا د خدای نظام نه دی. یو ژبه ده د غاښ یو سین به راوځي، بل ځای سره لګوه فات به راوځي، بل ځای سره لګوه دال به راوځي. زه د یو مخرج نه د بل مخرج حرف وباسه تا ته به زه نه رویم. نو ورته څه وایي بلام؟ وی ژبه مې اختیار نه وتې ده، د بل په اختیار چلیږي. نو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي چې دا خیریه وکړې، خیریې د ده په حق کې قبولې شوې، د قوم په حق کې قبولې شوې. موسی علیه السلام قوم کې هغه دعا لاړه لیکن ژبه یې راوویستله، سینه باندې پرېوته. کلب قرآن شریف کې د سپي په شان شو، د سپي په شان ژبه لاندې راله او په دې سینه د پاسه پرېوته. په ټولو حیواناتو کې ګنده حیوان هغه سپی دی که نه، سپی ژبه یې بار ده. په ټولو حیواناتو کې په تکلیف چې ساه اخلي سپی اخلي. ټولو حیواناتو ته انسانانو ته خدای ساه غېښتل اسان کړي، څوک پرې روپېږي نه. یو سپی دی چې هغه ساه اخلي، هغه تاسو تپوس وکړئ حیواناتو ماهرینو نه، په ډېر تکلیف او په سختۍ باندې ساه اخلي. او که چېرته خوشحاله دی او که خفه دی ژبه به یې بار پرته وي، د سپي ژبه به بار وي. دقسې ژبه بار راووتله، بس چې دی پوه شو چې زه خو لاړم او تباه شوم او برباد شوم، نو ورته وی خوس درته یو چل ښیم. هغه قوم ته وی وی بس زه خو م غرق کړم، زما د سلو کالو عبادت خو م په اوبو لو کړ، زما خو هغه اسم اعظم او معرفت لال ختم شو. فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. تباه شوم، برباد شوم، د جهنم خشاک شوم. اوس یو کار وکړئ، که د موسی علیه السلام قوم تباه کول غواړئ نو جینکۍ برابر کې، خشتۍ کې، سرونه وله ښکاره کې، پیغلې جینکۍ، او دا بني اسرائیلو کې وردن نه کوي او د بازاري په شکل کې وردن نه کوي. چاله یو شی ورکوي چې دا خرڅوم، چاله بل شی ورکوي چې دا خرڅوم. دا جینکۍ شیدونه خرڅوي که نه، وردن نه کوي په دې فوج کې. او د موسی علیه السلام فوج د ښځو نه ډېر عمر بار دی، که هغې ته څه مطالبه کوي نو د ګناه انکار دی ورته نه دی. بس دقه یو کار که کې تاسو کامیاب شئ د موسی علیه السلام قوم تابع کېږي، او که دې کې کامیاب نه شوی نو بله لار نشته. بس دې خو لار تباه شو. فکان من الغاوین قرآن وی لار برباد شو، تباه شو، شیطان غرق او تباه کار سی ولا برباد کړل. قوم یې وی چې بس دا به وکړو، جینکۍ تیارې کړل، خشته جینکۍ وکتې، سرونه یې وله سرتور کړل، او چاله یو پیوي ورکړه چې ورشئ دا خرڅوي، چاله یې پرتوغاقونه. مثال زه در کوم، هغه زمانه کې هر څه چې و، چاله مثلا یو شی ورکړه ورشه دا خرڅوه، دا خرڅوه، دا خرڅوه. هغه جینکۍ لګیا دي او بني اسرائیلو کې سامانونه خرڅوي. موسی علیه السلام قوم ته وایي دا مه پرېږده دا جینکۍ، دا لرې کې ورکې کې دا جینکۍ، تباه کېږي ورسره. نه نه موسی علیه السلام دا مونږ به د خوراک ته ضرورت دی، د کمې به مونږ راوړو. اوس دا خط کنډې استعمالېږي که نه استعمالېږي؟ بعینې هم هغه شکل روان دی.
تاسو ګورئ په دې بازارونو کې او په دې کورونو کې چا سره لکس چکې وي او په کورونو کې جینکۍ ګرځي خرڅوي او څوک یو شی خرڅوي څوک دا انجیوز والا جینکۍ په دې کوڅو کې ګرځي که نه ګرځي څوک یو شی خرڅوي څوک بل شی ما ته مخکې چا وی جینکۍ په کوڅو کې ګرځېدې موبایل یې ورسره وی هغې خرڅولی په کوڅو کې دننه چې دا د کمپنۍ د مشهورتیا دپاره موږ دا څیزونه خرڅوو د دواړو جهانو سردار فرمایي الله اکبر څه رښتونی پیغمبر دی وی چې په بني اسرائیلو کې کم څیزونه تیر شوي دي زما امت کې به بعینه هم هغه څیزونه راځي حذو النعل بالنعل لکه پاڼه چې سینګ سپلی چې سپلی سره سینګ برابر ده یو سپلی او د بلې سپلی منځ کې فرق وي نه دا قصې چې هغې کې څه تیر شوي دی به زما امت کې راځي تر دې حده پورې کې بني اسرائیلو کې چې خپلې مور سره بدعملي کړي وایي زما امت کې به هم داسې خلک پیدا شي چې خپلې مور سره بدعملي کوي دا پیشنګویي ده زه چې د دې انجیوز د جینکو ته ګورم چې دا بازار کې دا څیزونه میزونه خرڅوي او دا په کوڅو کې ګرځي او د کمپنۍ د مشهورتیا بانه لګوي او کله یو شی خرڅوي کله بل شی خرڅوي دا د څه شی دی دا هم ګورې د اغیارو یو طریقه ده یو سازش دی د شیطان یو سکین دی او کوشش کوي چې دا نوی هلکان او نوی کل برباد کړي او تباه کړي دا یو جانسه ده یو سازش دی یو سکین دی یو سازش دی په هغې کې لګیا دي دي که نه دي اوس دا ګوره هغه سیستم را روان دی ورو زمونږ دا خو ګزاره کوي ورشئ تاسو د نورې ښاریو کې وګورئ او دا چې کوم دا مهذب ښاریې دی او دا لږ هلته وګورئ پته راته ولګي چې دې سینګ ورلې موسی علیه السلام قوم منې که اوس قوم وایي مونږ خو ګناه به نه کوو سترګې به ترې اړو سامان خو به ترې اخلو که نه یو بني اسرائیلي یو کس یو جینۍ ته لاس ور واچو او بدعملي ورسره وکړو په ټول لښکر کې یو کس الله غصه شو ونه شیطان خپل سکیپ کې کامیاب شو هلته یې بلعام تباه کړه دلته الله غصه شو وبه یې پرې راوسته د موسی علیه السلام په قوم یې وبا راوسته په یو ورځ او یا زره کسان مړه شو یو ورځ کې 70,000 کسان لړل برباد شو دا د سازش یو سکیم کله ښځه راته لمسوي در باندې به ګناه کوي نبی علیه السلام فرمایي النساء ښځې کې دي حبایل الشیاطین د شیطان جالونه دي لکه څنګه چې یو سړی د جال په ذریعه د کبانو ښکار کوي او یا د ملزانو ښکار کوي دغه رنګې شیطان د ښځو په ذریعه د سړو ښکار کوي دغه رنګې بچي دي انما اموالکم و اولادکم فتنه بعضې بچي بعضې کې راځي زینت الحیات الدنیا بچي درته ولمسوي بابا اله شابه دا فلان کې شی وکړه بابا د ګناه دا کار به کې راله یو شی ورته یاد کړي دا شی راله راوړه اب د ګناه سره تعلق لري بابا پلان کې دی ته مې بوځه اب د ګناه سره تعلق لري دی د بچي په محبت کې او د ښځې محبت کې ګرفتار دی په دې طریقه د شیطان وایي پرېږدي دی نه اوس رونو یو پوټې غوندې ټکې درته ویم ستا د پوهې دپاره د ټولو نه زیات زموږ دپاره مهربان او د ټولو نه زیات موږ سره احسان کوونکی او د ټولو نه زیات په موږ خفه کېدونکی الله دی که مخلوق بچی د الله مقابله کې څه حیثیت لري ښځه د الله مقابله کې څه حیثیت لري نو ولې دا بچي او د ښځو د لاسه موږ خپل رقم لږ سوچ وکړې خبره خلاصه دې دماغو کې لږ سوچ به وکړو چې که زه خپل الله خفه کوم خو دې ښځې دپاره به یې خفه کوم که خپل الله خفه کوم خو دې بچو دپاره به خفه کوم نو دا خو د الله مقابله کې څه حقیقت نه لري دغه الله دی که نن دا بچي ما نالي څه کولی شم دغه الله دی که دا ښځه یې ما ته نه الاوړې کړه نن یې راته الاوړې کړه بیا به څه کوم علاج به راسره نه او که دا ښځه یې رانه لرې کړه بیا به څه کوم دغه الله دی زما دا ښځه له سبا به یې بوډی کړي خبر کنډه شو ګوره په یو طریقه راغی بله طریقې درته ښیم بله طریقې هم د حضور پاک زباني درته ښیم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زباني درته بیانوم څه شی دی نبی علیه السلام مبارک فرمایي بني اسرائیلو کې یو سړی یو نیک سړی دی او یو بزرگ دی هم نیک دی او بزرگ دی او پاک سړی دی او ډېر زیات عبادت گزار دی دومره عبادت گزار چې د نه ښځه شته او نه بچي شته ځان له په یو جونګړه کې پروت دی او په هغه جونګړه کې الله یادوي روجي نیسي دروځي او د شپې لګیا دی عبادت کوي دروځي روجي دي او ځان له څه مختصره غوندې مزدوري کوي دی به رهبانیت کو او هغه مزدوري جونګړې ته دننه کوي او ځان له خپل پخلی کوي نه چا ډوډۍ خوري نه چا اوبه څکي او که څوک صدقه خیرات راوړي هغه ته یې نه به راځي اخو ماله به څوک نه راځي
صرف دې لګیا دی الله له عبادت کوي د شپې هم لګیا دی دروازې م لګیا دی او الله یادوي په ښکاره هم یادوي او په پټه هم یادوي نه بچي شته او نه ښځه شته او نه اولاد شته نه ګاونډیان شته او نه رشتهداران شته یو دی یو الله زبردست عبادت کې لګیا دی نوم یې څه دی برسیسا راهب لګیا دی عبادت کوي شیطان انخته دی چې دی به څنګه ګیرو دی په کومه طریقه ګیرو نو کله دا شپونکیانو دا جینکې دا ګډو سرولو والا دی ورته تاوی راتاوی چې دی چې ته مزدورۍ لذي لاره کې ورته هغوی ودرئ راودرئ که په دویه نظر پرېوت کله خشتاله کان ورته په لاره کې ودرئ رودرئ که په دویه نظر پرېوته کله شیطان په خپله ګورې دی خپله هم په مختلفو شکلونو کې راځي لیکن برسیسا دومره تکړه دی د الله تعالی په محبت کې او دومره د الله محبت کې مست دی چې دی اخواړو نظر نه کوي لګیا دی او د خدای عبادت کوي چته هفته کې 2 هفتې پس ځان یو کیلو اوړو ګټي او بیا راشي هغه ځان له پخوي به دغې خپل پروګرام دی صرف دومره ده چې په هغه جونګړه کې چې د ځان له کومه جوړه کړې ده یو طرف ته هغې کې یو طرف ته ځان له یو کلکۍ جوړه کړې ده چې د ما باندې رڼا لګي او په ما هوا لګي دروازه د پسې بنده ره څوک راتلی نه شي شیطان سازش ته اوس ګوره سکیم یې دی استعمال کړه چې دا جونګړې ته جینکۍ راوله دا ګډو سیر چې سرولو والا د هغې ته التفات نه کوي چې پس د بیا وکتل بیا همغسې په قیام دی چې څه پسې بیا د کلکۍ نه وکتل بیا هغسې په قیام دی نو دا قاعده ده چې یو عبادت والا چې بل عبادت والا ګوري د ده په زړه کې هغه شوق پیدا کېږي پسخېږي ورته سبا چې ګوري دا سړی په رکو دی سهار نه په رکو دی دی چې کلکۍ کې ګوري غرمه شوه بیا په رکو دی بیا چې کلکۍ مازدیګر دی بیا په رکو دی بیا چې کلکۍ کې ګوري ټوله ورځ په رکو پروت بل اوس چې بیا ورته وکتل په سجده پروت دی لکه دا څنګه مونځ کوي د نوم خو 3 څلورمه ورځ ده په یو ورځ کې غونډ قیام وکړو دا به همغه یو که مونځ به خلاص کړي بیا به شروع کړي او په رکو او په سجده دومره اوږدې رکوګانې اوږدې سجدې اوږدې قیام دا لا څنګه سړی دی ورته ورو پسخېږي او هغه شیطان کافر بچې خو لګیا دی خپل مشر شروع کړو څه هغه نن هلته عبادت کوي سبا یو فوټ رانږدې کېږي یو ګز رانږدې کېږي بل ورځ 2 ګزه نور رانږدې کېږي بل یو 3 ګزه نور رانږدې کېږي دا برسیسا وایي چې دا خو نیک سړی ما نه زیات نیک دی سړی مونږ خو چې لږ غوندې ودرېږو نو ستړي شو کېنو ورته او په رکو چې لږ غوندې اوږده کړو نو بیا ملا کار نه کوي دا د ظالم خو سار نه غرمې پورې یو شان په رکو دی او ټوله ورځ په رکو دی نو دی ورغې ودېږه ته له ورشمه څوک نیک سړی دی چې وروته ورته وایي مهرباني وکړه غوندې او ته خو ډېر ښه سړی یې دا نور هم در باندې لګي او هوا هم در باندې لګي ته زما دې جونګړې ته رالې هلته د عبادت وکړه نو ښه به او ورته وایي لرې شه ورک شه ما د خپل خدای نه منې کې شیطان ورته وایي ما خپل خدای ته متوجه ما خدای ته په دا انور کې ما چې څومره ودرېږم هغه د ما رب خوشحالېږي څه کوه په دا جونګړو کې مزې چرچې سړی خو یې ورته سړی چې دا خو لا بزرګ دی دا لا کوم نیک سړی دی ورو ورته خپل عبادت ښایي نقشه یې جوړه کړې ده ګورې چې برسیسا وایي چې خدای نو زما څه عبادت دی زه خو خوب کوم دی خو لګیا دی دی خدله خو خوب هم نه ورځي زه خو پکې ډوډۍ مخورم او ځان له نوړی ډوډۍ پخوم دی خو ډوډۍ باندې هم لري په ناره او په تنده لګیا دی چې څومره یې تېرې کړې دغه سړی دی برسیسا ته وایي چې بس زه یې نه اوس ځم چېرته ځې نه زه خو داسې نه کوم که زه خو یو علاقه کې عبادت کوم چې هلته مې خلک وپېژني ریاکاري خو نه کوم بیا بلې علاقې ته ځم یاره جي زما سره بس ته ښې او ډېر خپل عبادت کوې وی نه به دې ځای نه ځم چې کله سړي ځي که نه یو دوست نه لږې لږه نرمي م راشي ورته وایي یاره یو کار دا شیطان ورته اوس وایي وایي زه خو ځمه خو زما د پلار په نیکه یو تجرباتي دعا د هغه دم دی هغه درته ښیم بس ته مې ولیدې چې ته هم ښه سړی او مدرې د باران نه دې راله پنۍ هم راکړه یو دم درته ښیم داسې دم درته ښیمه که نه چې په چا څه قسمه بیماري تکلیف یو ته پې هغه دم به جوړېږي به دا برسیسا ورته وایي نه صاحب دمونه ماته مه ښایه دم سره مې تعلق نشته زه به دمونه په خلکو اچوم که زه به خپل عبادت کوم په خلکو به دمونه اچوم وی ولې دا خدمت خلق نه دی څه چې یو سړی ناجوړ شي او ته دم کې جوړ شي او عبادت وکړي نو ستا ثواب پکې نه کېږي څه ته خو روغ نه ته خو لیونی او که یو سړی لیونی شي او ته پې دم واچې او جوړ شي د خدای عبادت به نه کوي څه دا ګناه ده او برسیسا وایي چې دا خبره خو دې ټیک ده واقعي دا خو چې د په خلکو دمونه اچوم خلک جوړېږي او هغه عبادت کوي زما به ثواب کېږي وایي ښه ده راته وښایه یو دم یې ورته وښو دې ته لاړ چې دم یې ورته وښو
چې ته څوک غریب دی مزدورۍ پسې تللی دی ربر سیسا او مزدوري کوي هلته یو سړی بیمار دی چې هغې وایي په خېټه مې درد په خېټه مې درد بیمار دی څوک وایي حکیم راوړی څوک وایي ډاکټر برسیسا ور هغې خواشی دی ادم یې پې چوپ کړه سړی ټیک شو هغه برسیسا والا هغې اخوا بل بیمار بل روره شی شروع شو او چې څوک نه جوړه کېږي دلی بوځي او دې پې دم اچوي ټیک کېږي خبره مشوره شوه چې خبره مشوره شوه د بادشاه لور باندې لیونتوب راغی ګوره کنه سکیم ته ګوره اوس کنه هغه خپل مشر ته ګوره په کومه طریقه تاویږي د بادشاه په لور لیونتوب راغی منډې ترړې نه جوړېږي چا ورته وایي صاحب هغه جونګړه کې یو سړی دی بابا دی ډېر نیک سړی دی او صاحب چې په چا دم اچوي نو خدای پاک یې جوړوي ورشه راولې دله چې راغی نه زه خو بادشاه محل ته نه ځم زه خو دلته خپل عبادت کوم دلته به دله راولو چې راوستله چې دا مې پې وچو جینۍ جوړه شوه څو ورځې پس بیا پې لیونتوب راغی دا خلک وایي که نه په دې جنکو پیریان راغلی دا ګوره ټول دروغ وایي پیریان میریان نشته دا څه چل ول دی دا څه قصې پیسې دي خو دې درته اوس نه وایم خاوند نه خفه شي نو په ځان د قصده پیریان راولي په دې مه خفه کېږي په دې مه خفه کېږي هلک یې خوښي او پلار یې هغه له نه ورکوي نو په ځان پیریان راولي ټیک ده پیریان حق دي موږ منو جنات دا صحیح ثابت دي شته دی په بعضو به وي ممکن نه او به چېرته په سلو کې یو کس دوی دا نور ټول فرضي قصې دي ګوره دا دغه شیطاني چالونه دي د شیطان هغه سکیم او سازش دی اوس به ته وایې چې دا پیریان یا دا جینۍ لیونۍ شوه او دا څنګه په دې دم باندې جوړه شوه نو را به شو د دواړو جهانو مبارک سردار له نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله کله شیطان ورشي په یو انسان کې ورننوځي نو هغه کې څه بیماري پیدا کړي نو بیا ورته په زړه کې وسوسه اچوي وی فلانکي بوت له لاړ شه فلانکي زیارت ته لاړ شه نو ټیک به شي نو چې دی هغه بوت له لاړ شي یا هغه زیارت ته لاړ شي نو شیطان تیوځي وګوره وی ټیک شم که نه اوس هم زمونږ خلک ورې داسې کوي په دې زیارتونو مونږ ځان له خپل نومونه ایښودي دا طبې والا بابا دی تبه جوړوي دا ټوخي والا سپیشلیست دی ټوخې جوړوي او دا سرخوږي والا سپیشلیست دی سرخوږې جوړوي او دا ګردو والا سپیشلیست دی ګردې جوړوي الله اکبر شفا ورکوونکی څوک دی الله صرف یو الله شفا ورکوونکی دا بابا نیک سړی چې د ګردو بیمار به شو دی به چاله ته دا کم بابا چې قبر کې وفات دی ورته سر دم اچي یو سر دل ورسره ښه کېږي چې ده باندې به سرخوږي راغی چاله به ته الله له ورته کوه نه دا موږ په کم سوچ کې پراته یو او دا مختلف نمونه مې ښودي دي یو زیارت له بل زیارت له بل زیارت له او د دنیا قصې پسې به روانې ټیک تا زه منم نیکان خلک دي اولیاء دي بزرګان دي او وفات دي د هغې احترام د هغې قبرونو له تلل د شریعت مطابق او د هغې باندې توسل نیول هم زموږ د دیوبند علماو یو طایفه یو ډله وایي چې دا هم جایز دي اگر چې بعضې علما ته انکار کوي لیکن قبر له شرعي طریقه باندې تل د هغوی احترام په خپل ځای دی د هغې قدر په خپل ځای دی هغه نیکان دي صالحین دي لیکن دا بیماری علاج به مې دا کوي او دا بچي مې نه کېږي زمونږ دې خوا کې په دې ګاونډ کې پخوا یو دغه یو زیارت و نوم بیا وانه لمه بعضې وروڼو به پیم شي خیر دی نو هغې باندې چا باندې به ته براله دا پخوانی را د باباجي د ما د خولې خبره ده چې بچا به ته براله نو اب هغه زیارت ته لاړ نو هلته به باقاعده ډولکې پروت و نو هغه ډولکې به یې غاړه کې واچو او اب یې دنګو او تاوېده به اب یې دنګو او تاوېده به او دا به سندره ورسره وی چې د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کړه دې تبې د جنجاله او ډولکې به یې دنګو اللہ قرآن حکیم کی فرمائی زنوے قرآن کے اللہ فرمائی تنگلی یہب لمن یشاء اناثا چاله نونه ورکي ولمن یشاء الذکور چاله زامن ورکي او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاله لکان جنکې دواړه ورکي ويجعل من یشاء عقیما چانه شن جوړي چې خدای د چا د شن فیصله وکړه قسم دې که ډاکټر او بل څوک مولا بچي وي نیکان صالحان دا غي خپل مقام دی خپل مرتبه ده ډاکټر به تعالی
علاج کوي خو جوړولی دی نشي جوړوی به یې څه وکړم الله به کوي دم به راباندې ځاچو بلکل سنت دی دم اچول خو دلې جوړولی نشم نه دم جوړولی شي جوړی به یې څه وکړم په دې دم کې په دې تعویض کې او دارنګې په دې دارو کې شفا څوک اچوي الله خو په هغه طریقه به موږ دا اسباب استعمالو چې کوم موږ ته د دواړو جهانو سردار فرمایلی نو حضور پاک مبارک فرمایي وی شیطان پکې ورننوځي نو بیا ورته فلان کې زیارت ته لاړ شه او چې هلته لاړ شي شیطان ته وځي وی ګوره چې رالم ټیک شوم که نو بل تم وی 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 نو دې کور نه بیا آواز کوي چې دلته په سر دل راشي نو کور نه آواز کوي پیره بابا راورسېږي وایي که نه وایي خصوصا دا بوډاګانې ښځې دي دا جورابه مخ چې یې نیولې دی دا کپه خوله پیره بابا راورسېږي او کاکا صاحب راورسېږي دا رارسېدل د الله سره تعلق لري د غیب علم چا سره دی الله سره دی تا نه هغه څه خبرېږي نیکبخته یو 2 رکعته نفل وکړه او پیر بابا پسې وبخه یو 2 رکعته نفل وکړه وی ثواب یې کاکا صاحب ته ورسوي یو کیلو روجي پخې کا او ثواب یې پیر بابا ته وبخه کاکا صاحب ته ورسوه او خدای دې ثواب ور ورسوي ور دا صالحان خلک دي پیر بابا چې کم نقش قد کار کړی په هغه نقش قدم لاړ شه کاکا صاحب چې کم کار کړی پیر بابا په کومه وجه دې لوی مرتبې ته رسېدلی دی وایه د الله په عبادت کاکا صاحب ته چې دا لویه مرتبه میلو ده په څه ورته میلو شوې ده د الله په عبادت نو هغه طریقه یې ورنه اختیار یعنې چغې دې جوړې کړي دا شیطاني اثرات وسوسې دي جمعې په ورځ باندې قبرونو له شمې وړل شریعت یو چورلټ ګناه ده شمې څه دپاره وړي زیارت ته څه ضرورت دی پکې چې د صحابو نبي علیه السلام قبر مبارک ته شمې وړي دي چې د تابعینو د صحابه کرامو قبرونو له شمې وړي دي یو کس پکې ځینې هم لیدې کاڼې راغشتې دی د زیارت زه ورله موټه مې کلکونې مې دا څه کوې جنازې نه را روان یاره اوس ما ته پته نه لګي صحیح مقصد خو وی سبق مې نه زده کېږي سبق مې نه زده کېږي نو دا راته چې هغوی کې دا 2 کاڼو باندې ژبه وټکوه نو ژبه به دې برابر شي خدای خبر نور ته نه خبر خو ما ته دا ټکې وې مې دې خوا که چې دې په دله وټکوم چې ټیک کېږي او که نه ټیک کېږي دا ستا څه خبرې دا شبهې دا شیطاني وسوسې دي ګورې دا کار مې وشو نو زه به ځم او زه به دا کوم دا د ګناه کارونه هیرونو د الله نزدېکت په هغه طریقه کې دی چې کومه د الله او د رسول طریقه ده په کومه طریقه چې ما ته الله ښودې ده او ما ته د الله رسول ښودې ده چې په هغه طریقه روان شم بس دا د الله د تقرب او د نزدېکت نښه ده او که هغه طریقه مې نه استعمال کړې په بله طریقه نه شم نږدې نو هغه بادشاه په لور باندې دې لوبه جوړه کړل او بیا به ورته وسوسه اچوله دې به لاړ پیریان به ترې لاړه ټیک به شوه بادشاه ته چېرته علاقې ته جهاد ده اوس چې جهاد له دې فوج هم بوځي دې جنۍ سره څه وکړم هسې نه بیا چې زه لاړ شم هغه دوره پرې را نه شي دې سره به څه وکړم اوس شیطان دې وسوسې خو ورته اچي وی صاحب داسې وکړه چې همدغه برسیسا سره یې دیره کړم بس هغه به حفاظت هم کوي نیک سړی دی او بله پکې دا فایده ده که دوره پرې راځي د نږدې نه او پرې دمه مچوي برسیسا لی راوست هغه وی داسې ده چې ته کوم پردی جینۍ به د ځان سره دی دا ګناه را باندې کړی زه ګناه نه کوم وی داسې خوا کې کور به جوړ کړو دا جینۍ به هغې کې دیره خو که دوره پرې راځي مهرباني وکړه غوندې ورځه او دم پې اچوه او زه پلانکې علاقې ته ځم زه ډېره ښه ده هغه قصه اوږده ده لږه وخت هم کم دی او لږه تفصیلي ده خو دې بالاختصار درته وایم دې ته نوبت ورسېد چې هغه جینۍ باندې به د دم اچو ابوله راتله دې به ته دې ته نوبت ورسېد چې دا هغه جینۍ سره ګناه وکړه دې هغه ته خشته که هغې ده ته په ذهن کې خشته که شیطان دی ګناه پرې وکړه چې ګناه وکړله هغې امید پیدا شو اوس به څه کېږي اوس خو که بادشاه راغی وي چې دا دې څه چل کړی دی جینۍ مړه کړه او ښخ یې کړه یو ځای ګوره یو یې پې زنا وکړه دویم یې پسې چل وکړه قتل یې پې وکړه شیطان چې بادشاه راغی او ته معلومات یې وکړل جینۍ څه شوه ده نه تپوس وکړو جینۍ زه خو نه یم خبر چې لیونتوبه سر به راغلي تښتېدلې به چېرته هېڅ پته نه لګي 3 شهزادګانو د باچا 3 زامن دي 3 واړو په یو شپه خوب ولید دې خو خوبونه هم سړي ته ورچوي که نه یو دوی ته شیطان په خوب کې وایي چې ورشه وګوره هغه پلانکي دی کې هغه یې وجلې ده او خښه کړې ده
بل تم 3 واړه چې سار پاسېدل 3 واړو یو شان خوبونه لیدلي وو. بادشاه ته بابا ما خو داسې خوب ولید، ابوري ما خو هم داسې ولید، ابوري ما خو هم داسې ولید. یارې واقعي چې د دې برسیسا دا لوبه نه کړې چې کم ځای خوړی و 3 واړو د شیطان چې لال ځای وکړ نو پکې الو یې راووتل، مړه وه حلاله شوې وه، مړه پکې راووت. اوهو دې ګرفتار که او په سولی که بری خېجو د دار سر ته او سولی که اقه شیطان وله په خپل شکل راغی. ملګري څه دي؟ وی خدای دې تباه که دم دې راته خولی و غرق دې کړمه، دغه دم په ذریعه دې تباه و برباد کړم. 2 ګونه شوز پانسي کېږم. اوهو زه څه خبر وم په وخت به راغلی وم نو ما به زه اوس دې بچ کومه، ما له چل راځي داسې به دې بچ کړمه چې بس وی څنګه مې بچ کې؟ وی دا سر دې ما ته راښکته کړه. وی دا چېرته کېږي؟ نو ګوره چې ته زما تابعداري نه کوې، زما غوندې عبادت گزار تا لیدلی دی، خوار شې مرې او خټ غټ ګناهګار مرې، سر راته ښکته کا، دا سر دې ښکته کا، تړلی خو چې څونه دې وس کېږي سر دې ښکته کا، نو د دې اوس وباسم بچ کوم دی چې د سر ښکته کا هغې پرې تورې غزار وکړه بادشاه او مردار یې کړه. ایمان نه یم خلاص کړ. دا د شیطان حد کندي د دواړو جهانو سردار فرمایي خبردار شته ګورې. او الله قرآن کې فرمایي مونږ چاله پیغور ورکو مړه چې د چا د پلار نه څوک دا ټوپی کوزه کي ټوپی دا پټکي کوز کي تا له به څونه غیرت راځي به که نه راځي؟ دا ما د پلار نه دې پټکي کوز کړی دی، دا ما د پلار نه دې کمیس ایستلی. الله دا غیرت مونږ ته اچوي. څه وایي؟ وایي دا هغه دی چې ستا د نیکه حضرت آدم او ستا د نیا نه جامې ایستي دي. ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. ستا د نیکه او د نیا نه جامې ایستلي او بربند کړي دي، خپل نیا نیکه باندې غیرت نشي کولی. ان الشیطان لکم عدو، ستاسو دشمن دی، فاتخذوه عدوا، دشمن بیگان. نو دا بیان مې نیم وکړ، نیم به راته انشاءالله په آینده جمعه کې و، ځکه خطرناک دشمن دی. نو داسې طریقې به هم راته بیا وښیم په بله جمعه کې انشاءالله چې د دې دشمن نه به مونږ په کومه طریقه ځان ساتو. یو سړی و هغه به مونځ اودس نه کوو او ښځه یې نیک وه، ښځې ورته یې ده خدای نیکبختي مونځ کو. بس وایي ما خپل پیر صاحب سره بیعت کړی به مې جنت ته رسوي. روجې میاشت به شو هلکه روجې نیکبخته روجه نیسه. ما خپل صاحب سره هغې ورته مرشد پاک وایي، ما د خپل مرشد پاک سره بیعت کړی، بس هغه به ما جنت ته رسوي. هغه ته زما هر څه معلوم دی چې کور کې دلته ډوډۍ خورم دې نه هم خبرېږي، زه چې دلته چای څکم هغې نه هم خبرېږي، ته چې ما سره خبرې کوې ښځې ته ګورې دا خبرې مه کوه زما پیر صاحب د نه خبرېږي، خیره به درته. نو دا صفت د چا دي تاسو راته ووایئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انی لا اعلم وراء الجدار، وی دیوال نه پورې غاړه ما ته پته نه لګي. الله ورته ښایي، دا حضور پاک معجزه ده. ډېر څیزونه ورته الله د قیامت علامې هم ښودلې دي. او چې څنګه راغې نو وروجې وله برابرې کړلې او ښځې څه به پیر صاحب له پخو؟ وی چرګان به وله پخوم وروجې، یو غوری کې به یو چرګ پروت وي، دا به برابر یو نور سرکار یې ډېره ښه. هغه چې هر څه یې برابر کړله ده ته یې ګدۍ ښه مدېداره واچوله او پیر صاحب مخې ته یې غوری کېښوده او څیزونه او مریدانو ته یې هم واچوله. دې ښځې دا چل وکړ چې د مریدانو ته یې ورته په غوری د پاسه چرګان کېښودل، د پیر صاحب په غوری چرګ کېنښود. نور ورته کېنه چې څنګه کېناستل نو مریدان هم غوسه شو چې لکه دا خو دې زمونږ د پیر صاحب حتک وکړ، ټولو ته دې په چرګانو په غوره باندې چرګان ایښودې، پیر صاحب له دې تشې روجې راوړه چرګ پې پاسه نه دی ایښود او پیر صاحب هم له غوندې غوسه شو. نو او دا مرید چې دی نو دی هم دغه شو. پیر صاحب پوه شو هلکه وایي تا زما بېعزتي وکړه، بېعزتۍ نه دې راغوښتی یم، زما ډوډۍ ته وګوره او دې نورو ته وګوره. بس مرید لاړ او کوتک یې راواغېسته او ښځې ته یې ونیو چې تا زما ته پته وه، ما خو یې که ته سمه شوې زما پیر صاحب دې منلی دی، دا خو تا زما د پیر هتک وکړه. ویې ولې؟ وی نورو ته د چرګان پیر صاحب غوسه شو چې زما ډوډۍ څنګه ده، نور ډوډۍ څنګه ده، هغې ته د چرګان ایښودي دي او ما ته نشته. وی ښه تا خو چې زما پیر د غیب عالم دی، علم غیب دی ورسره کړ. وی یو بلکل ورسره شته. نو وی ده ته خو ما په وروجو کې یو ګوته لاندې چرګ ایښودی دی، دننه غوری کې ورته شی پروت دی، نو دې په وروجو کې یو ګوته لاندې چرګ نه او د هغه ځای نه ما دلته یې دا چل یې ورسره راغی پیر صاحب پیر صاحب تا خو چې ما ته د غیب ها ته چې کور کې څه کوې هغه ما ته معلوم دی. وی ګوته دې رجوع کې ور دننه کړه چې دننه یې کړه پکې چرګ پروت و، دلته نه یې هلته یې نه. د غیب علم چا سره دی؟ قل لا يعلم الغیب الا هو. قرآن وایي زه نه ویم. قل لا يعلم حصر دی، حصر معنی څه ده؟
د غیب و علم نشته مګر الله سره دی، بل چا سره نشته. بعد یو پیغمبر دی هغه ته خدای د مستقبل خبرې وښیي، معجزه ده. یو نیک سړی دی هغه ته خدای د سبا یو کار وښیي، یو بزرګ دی، یو نیک دی، عالم دی، هغې ته کرامت وایي، هغې ته کشف وایي. پیغمبر ته کېږي معجزه ده، نیک سړي ته کېږي څه ورته وایي؟ کشف، کرامت ورته وایي. خو دا نیک به څوک وي؟ دا به هغه څوک وي چې د پیغمبر په نقش قدم روان دی، بس پیغمبر په سنتو روان دی. زما د قسم په ذات تعالی دین هغه دی چې ما ته پیغمبر ښودلی، د پیغمبر په نقش قدم د قدم کېښود، بس دا ستا دین دی، دا سنت دی. او که د پیغمبر د نقش قدم نه د قدم بل طرف ته واړو، دا دین نه دی، بې دیني ده. داسې ده که نه ده؟ اوس مثلا ما ته به د کروندې چل خو زمیندار ښي، زه څه پوهېږم؟ دین به تا ته رسول الله ښي، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د الله او د الله د رسول تابعداري وکړئ. او که موږ د علماو پسې روان یو نو دا عالم، که د امام صاحب پسې روان یو د امام صاحب، که د بزرګ صاحب پسې روان یو دا بزرګ صاحب، ما ته د پیغمبر طریقه رانیولې ده. بلکل چې د پیغمبر خبره درته وکړم منه، یو امام صاحب درته د پیغمبر خبره وکړي منه، یو پیر صاحب یو نیک سړی صالح د پیغمبر خبره درته وکړي بلکل منه. دا واسطه شوه ستا او د پیغمبر په منځ کې. ښه اصل خبره د چا ده؟ د پیغمبر. او د ځانه خبرې به نه، دا شیطاني وسوسې دي. شیطان درته وسوسې چې شا به دا چل وکړه، شا به دا چل وکړه، شا به دا چل وکړه، دا مړی وشو او شا به ځې به او پر محرم کې به د په قبر باندې مسور اچې. اوس دا په قبر دلته وباړول او مسور په قبر اړول، دا ګناه شو، بدعت شو. ته د ثواب په نیت کې، او که بوتل دې چاله ورکړه خدای ثواب یې د ما پلار ته حضرت حسین رضی الله عنه ته ورسې، او یو جام اوبه دې چاله ورکړه ته ګیله، او یو کیلو مسور دې چاله ورکړه ثواب الله هغه ته ورسې. دا شریعت شو. حضور پاک له یو صحابي راغی، وی مور مې وفات شوې ده، زما لږ خیرات تلی کېږي. نو مدینه کې خوږې اوبه کمې وې، یو کوي که خوږو اوبو چې ته وکنم؟ وی بلکل. نو هغې یو کوي وکنه اوبې خشته خوږې راووتې. وی هذه لام سعد، وی دا د پلانکي د مور شوې. نو ثواب مړي پسې رسول څه ګناه خبره نه ده، دا ثابت څیزونه دي. خو که ته تختې باندې مړی ولمبې او د تختې حلوا پخې، دا په شریعت کې نشته. ماشومان هم نه خوي، قسم دی وړو لاغالو کې بینتې دي وایي سره تختې حلوا ده. ښځو یو قصه نغر جوړه کړې او مې اورېدلي دي چې اوس وي بعضې مړي چې په کمه کوټه کې ولمبوي نو څلوېښت ورځې هغې کې شمع بلوي، وایي د مړي دا روح دلته راځي. دا ځانه قصې پیسې دي، دا شیطاني وسوسې دي. زمونږ په دې علاقه هندوان تېر شوي دي، په دې علاقه هندوان تېر شوي دي. دا هغه هندوان هغه رسومات دلته پراته دي. نو موږ ته دا شیطان هغه څیزونه نیغ نیغ کوي. ورونو یاد وساتئ، بیا درته ویم، بیا درته ویم، دین او شریعت هغه دی چې ما له ښکلي پیغمبر راوړی دی، او د هغه په سنتو لاړ شم به دا شریعت او دین دی. او چې د ښکلي پیغمبر د شریعت نه بل خوا قدم ایږدم، دا به دین نه بې دیني. الله دې هغه زموږ نصیب. نو خبره رانه لرې لاړه، خو دې پورې مې کوله چې هلته هغه شیطان خلک څپلی راولي، ای ستا وي هغه مور، ای ستا هغه خور، ای ستا هغه ښځه. نو په شیطان په هغه هلکه تا لا غزار نه دی کړی او هغه له د خولې نه در نه ګونی در باندې وکړله. نو بیا راغی داسې اسماعیل علیه السلام، حضرت اسماعیل علیه السلام ته وایي چېرته روان شوې؟ وی بابا مې وایي چې قرباني وی تا لالی، وی چې د پلار به زوی لال کي، وی هغه وایي چې ما ته خدای ویلي دي، وی چې ویلي دي فبها، هېڅ خبره نشته، حلال مې دی. نو هغه ته بیا جلغونی شو، سترګو کې اوښکې راوستې چې دی به خفه شي، اوس به تختي ګوره چال چلی. هغه م یو څو کاڼې راواخېستل غزار یې پرې 3 ځله دا عمل شوی دی. 3 برجې دي، مخکې برجې او 3 والونه دي، هغه دا الله ته خوښه ده، نبي علیه السلام کړې ده، اوس په مونږ به کوو. نو دا مې د شیطان چال درته ښیم، دا د دا چال دی چې دی کوشش کوي پیغمبر دپاره، خو د پیغمبرانو خو الله حفاظت کوي، پیغمبران خو الله معصوم او پاک ساتلی دي. رسول الله مبارک یو ځل وفرمایل وی چې کله یو انسان په ښه بده پوهېږي شیطان یو بچی ورپسې ولګوي، قرین ورته وایي، قرین چې تر مرګه پورې له ده نه جدا کېږي. یو صحابي ورته وایي لکه قرین، وی د الله رسوله ستا شته یو شیطان تا سره شته؟ وی فرمایل بلکل ما والا هم شته، لیکن انا اسلمو، زه ترې محفوظ یم.
زما ته الله حفاظت کوي. او بعضې علما وایي چې اسلمه لفظ دی د ماضي صیغه ده، زما هغه شیطان مسلمان شوی دی. بهر کې خو پیغمبران دا د شیطان د اثراتو نه خدای محفوظ ساتي. ولې پیغمبر بل ته دین ښیي، خدای مکه که ده باندې د شیطان اثر راشي نو بیا به خلک وایي چې ښه په خپله ګناه کې مونږ ته دین ښیي، او بیا به خلک په هغه ګناه کې هم تابعداري کوي که نه به دین ګڼي. پیغمبر خدای د شیطان نه معصوم ګڼي. ټوپک دې په خپله په پیسو واخلي کال توس دې په ګوته په خپله یادوې ما دا زنا چې کوې زه کوم ځای ولاړ یم تا ځلي دي په خپله لګیا یې زنا کار یې کوې په خپله کندر کې اغلا کې او یادوې ما ګناه په خپله کې او ما یادوې دا سړی یم حیران. اوهو واقع اب بیک پرون کې د پردې شوتل ورې و په سر دې رابار کړ ما د سره پیټ اوچت کړی په سر کړی مې د ما د سره لور چلولې چې دا شوتل نه مټه مې نیولې چې راشه دا پردې شوتل ورې نه نو ما ولې یادوې ګناه په خپله کې یادوې ما قتل سړی ته په خپله مړ کړي کور ته په خپله ور ډاکه وکړي او دا شیطان و دا شیطان وکړل شیطان وکړل تا ځلي دي ما د لاس راښکلې دي ما بوتلې د مټه مې نیولې دا به دې د قیامت پر ورځ وویل. قرآن شریف کې لی وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. وی هغه لوی رب چې د سره کومې وعدې کړې وي رښتونې یې کړې وي ما چې د سره کړې وي ټولې مې درته خطا کړې. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم. دې به د قیامت په جهنم کې به دا خبرې کوي. نو دا سړی ورته حیران شو چې واقعي دا هر څه خو مونږ کوو دا غلغو پاڼه خو مونږ شروع کړې ده او یادو شیطان نو شیطان خو پې شو وی زما صرف ګوته راښکل دي نور کار دې خپل دی. وی ګوته راښکل څنګه دي وی راځه نو بویه ته یو دوکان ته دوکان کې یو سړي شات خرڅو تللی نو دا شیطان یو شات په دې ګوته راواغېستل په دیوال یې داسې پورې کړ بس وی ګرما کار وشو اوس تماشه کوه باقي کار ستاسو دی ما صرف ګوته راښکه چې ګوته یې دلته راښکې او چرمښکی رالی یا بل شی راغی هغه شاتو پسې دلته کې د دوکاندار پیشو ساتلی و دا دوکانداران د مږو دپاره پیشوګانې ساتي او چې تس یې ورمنډی کړئ چرمښکی دا یا هغه بل شی دی هغه یې خوړه. دا چې بار نه کوم شاتو والا راغلی دی دا د بانډې سړی د سپی ورسره دی هغه چې پیشو لیده ورمنډی کړې په هغه پیشو یې حمله وکړه او هغه یې ماته کړه. دوکاندار چیغې کړې وي دا خو ما مګوله پیشو ساتلې ده سپی دي نیسه بیخ دي وځه زما پیشو دې پرې مړه کړه خو بیا چې هغې ته خو سپی نیوه نو پیشو هغه توره اوچته کړه چې ټس شوه سپی یې بېغمه کړه بانډې سوي دا خو قیمتي سپی دی زه پرې ښکار کوم ځان سره کړه زما سپی دې مړ کړه توره اوچته کړه دوکاندار یې ووه دوکاندار نو رالې هغه بل یې ووه وایي دقه چل زما صرف ګوته مې راښکلې باقي ټولې لانجې تاسو خپله وکړئ ګناهګار دی ما ګوته راښکه بس دا په توره غوځېدله ما توره لاس کې ورکړه چې شا به وهه د بل د توره ما ورکړه چې وهه نو لانجې په خپله کوې ټوله رامیتوبونه م خپله دي او شی ته ما یادوې ما زما ورونو دې وسوسه اچوي مونږ ورسره مدد کوو شیطان سره مونږ مدد کوو دې چې وسوسه اچوي نو زه لږ سوچ نورم ورته کوم نورم کوم که ما یو ځل ته وسوسه واچوله او ما د پیغمبر په قول عمل وکړه چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وسوسه ختم زه ما ته وسوسه د غصې واچوله سترګې راله راوپړسولې ما د پیغمبر په خبر عمل وکړه په ځمکه کېناستم یو جام اوبه مشکلې خبره ختم نو زه خو ورسره مدد کوم زه نه اعوذ بالله ویم نو بس کوم نه په ځمکه کېنم او د شیطان هغه خبرې ته توجه ورکوم او ورکې ورته سوچونه کوم نو دا ما شیطان سره مدد وکړه که مې ونه کړه دا مدد د شیطان بې په مختلفو طریقو راځي. الله وایي ان الشیطان لکم عدو ستاسو دشمن دی فاتخذوه عدوا د دشمن په نظر ورته وګورئ بچي راله خدای راکړي ما بکم من نعمة فمن الله څه چې نعمتونه دې الله درکړي ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. الله وایي د عزت د روغ صحت د بچو د مال د شکلونو د دې هر څه خزانه ما سره ده او په یو اندازه د خزانې نه نازلول کوم هغه لوی خدای م پرېښی دی ښکلی پیغمبر چې د هغه موږ سره څومره احسانات دي دا زمونږ ایمان د حضور پاک مبارک د برکت نه دی زمونږ دا شریعت او دین د هغه د برکت نه دی هغه مو پرېښی دی شیطان وغښتی شیطان پسې روان یو د هغه په نقش قدم لا تتخذو خطوات په شیطان په قدم مه ځئ الله وایي او موږ هغسې هغه پسې روان او بانه کوو شیطان 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 هغه د پرېږدي نه په خوب کې دې هم شرمه څونه خطرناک خوبونه چې خلک ایني دا خطرناک دا شیطان ورته خوبونه اچوي
په خوب کې د خطرناک خراب خوبونه ویني دا شیطان وسوسې. یو سړی هغه به کټ کې مچازې کول، ښځې ورته وې بس دی که کنه د خدای نیکبختن ورسېدي وشو اوسه پورې دا شی یا ښځې وي زه قصدن نه کوم خو شیطان دا شي ورادمټه مې ونیسي وي دلته متیازې وکړه چې زه کوم کټ کې مې کړ وي دا باندې شیطان کوي وي دا خو ډېر ناشنا شی دی داسې یو سړي سره د یارانه ده چې هغه څه هر څه معلوم دی او ته پیژه پیژه متیازې در باندې کوي هره شپه دله راځي وي هره شپه راځي وي که بېګا د راغی خزانه ترې وغواړه وي داسې به وکړو چې بېګا له شیطان نه یې موټر دلته متیازې وکړه نو مړه وي بلا مودرې را باندې متیازې وکړې نن به ما له خزانه چېرته ګورې وي بلکل داسې خزانه چې په پیسو دې موړ کړم راځه راپس اوس دې خوبي نور پسې روان شو کیلال په بینک کې وروسته وایي صاحب دا پیسې دي دې لګیا دي خو خوب یې نه که نه د پیسو نه یې څادر ډک کړو چې ډک یې که او په اوږه کې وي څوک مې زه اوس که نه په باروزه چې دې را روان شو څوکیدار یې پرې راویښ کړ چې هغه یې پیسنګ راپاسه هغه رامنډه کړه ټوله خزانه دې یوړه ده چې دې د شیطان ته وي څوک مې دیوال ته ټوپ کړه د دیوال ته ټوپ کړي شاته یې څادر د پیسو راډولې دی او دیوال ته ټوپ څوکیدار ته شیطان یې خپې دی ونیسه هغه د خپې نه ونیسه او څوکیدار یې لاندې راکاږي او دې بره ځان راکاږي دې شیطان ته وي خدای دې تباه کا هم دې را باندې غلا وکړه هم دې را باندې سړی راویښ کړه هم دې پرې خپې اوس څوک هم خلاص مې کوې غول پې وکړه دې به دی له پرېږدي خو چې د بره نه یې غرض ورکړه که نه او راویښ شو نو کټ کې یې کړی و هغې خوب لید کټ یې ټول لړلی ښځه ورته وي خدای دې بې خوباسه نو نور کله به یې تشه اودسماتې کوو نن دې لوی اودسماتې راته کټ کې وکړو دا دې څوک وي خو تا وي چې شیطان نه خزانه وغواړم شرموي دي قسم په خدای شرموي په دنیا کې هم رسوا کوي او په آخرت کې دا ښځې څونه شرمولي چې دا سرونه یې ورله سر تور کړي دي که نه دي څونه ښځې شرمولي دا لاسونه یې ولک لستوڼي کټ کړي دي لا ښایسته ښکاري لاس کټ که دلته ته به ښکلې ښکاره شي دا سر دې کټ که دا ویښته ښکلې به ښکاره شي دا پنسۍ دې اوچتې که چې دا لاندې ګیتې او دا نلۍ دې ښکاري ښکلې به ښکاري ته رښتیا ووایه وي شرمولې کوې نه شرمولې دا شیطان خویندې یې راله وشرمولې لوڼه یې راله وشرمولې میندې یې راله وشرمولې دې بوډاګانو ته نه ګورې دا په ودونو کې چې ګډېږي لاسونه یو خوا او لا بل خوا او لاسونه او خپې په نکریزو لړلې دي او شونډې په دنداسه او په خوله کې یو غاښ نشته دا جورابې مخ یې نیولې دی او ګډېږي او ګډېږي او کړېږي او چغې وایي دا ګناه نه کوي او چې دوه ورځې تېرې شي نو بیا انګور سره یې په پردو نه نښتي دا د شیطان میندې بوډاګانې وشرمولې پردي هلکان په دې لاره منځو یو کس د موټر نه بار راوتي په شیشه ناستي هغه کړکۍ کې ناستي او لاسونه لقی خدای دې بې خوباسه واده بجلیګر ملزم کوه واده نه چا دی شرمول چې ځان چا شرمولی څوک په ټرک کې او څوک د بس په سر باندې ګډېږي به ولې پنځه نوړی روجې دې خوړلي غټې روجې هغه څښه دومره په ځان نه پوهېږي شیطان به د خلکو نخرې وکړې نخرې په ښځو یې نوکونه اوږده کړي دي بیزوګانې ته جوړې کړي هلکانو نه یې جینکۍ جوړې کړي ښایسته ښکلی هلکان د جینکو جامې او د جینکو لباس او د جینۍ نه هلک جوړ کړی هلکان هم په شرمونو نو دا ورسره موږ مدد کوو هغه صرف ګوته راکاږي مدد ورسره موږ کوو لوی الله باخلو د الله رسول باخلو شیطان بنا تو بالو الله و رسول زموږ محسنان دي رسول د رسول خلیفګان علما دا موږ ته نیغې لارې ښیي د جنت لارې ښیي شیطان دې په دې بل طرف ورچي او په مختلفو طریقو دې رسوا کوي بوډا ته وایي خدای د سره خو که تا خو د لوی غمه خلاص کړم خره کې دې پاسولم یعنې دا دیوال به رامله پروت اوس په مړو ته څوک یې خدای د سره خو وایي د شیطان یم نه یاره شیطان ته ګورو دا خیر کار ته ګوره ته چې ته څوک نیک سړی یې ته شیطان نه شیطان چا سره ښه کوي وایي ما خو د سره ښه نه دي کړي وایي دا د خوبه دې پاسولم که دې نه وي پاسولو به منم خدای دې وي بې خوباسه بد مې را سره وکړ وایي څنګه بد دې وکړ وایي که ما نه وي پاسولی دا دیوال را باندې را پروتې وي اوس شهید کېدې د شهادت نه مې بچ کړی شهید کېدې تا به هم په جنت فردوس کې راته مټې والې ګوره دا د بیل سکیم او سازش هلته د مکې مشرکانو چې کله میټینګ وکړه په دارالندوه کې د حضور پاک خلاف لوی سازشي دا حرامي دی یو کس وایي وایي د وطن نه به یې وباسو
شیطان پاسید یو شیخ نجدي په شکل راغلی نه نوی د ډېره پسته خوږه ژبه ده ګورې که بار م وایسته لال نه ملګري به پیدا کړي حمله به راباندې وکړي بل کس پاسید وی جیل کې به یې واچو شیطان پاسید وی څنګه یو وی څنګه به یې وجنو بلا قوم یې د بدل به بیالي وی زه راته چل خیمه وی د ټول قوم مشران راغونډ شو په شریکه په حمله وکړي نو قوم به یې د چا نه بدله ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین دی سکیم جوړ که سازش یې جوړ که د رسول الله مبارک خلاف شیطان پکې مرکزی کردار ادا که مرکزی کردار هلته رسول الله مبارک ته الله حفاظت وی دا سازش شو او دا چلو که روغ سالم کې خدای وویسته او شیطانانو ورته کتل بخاری شریف کې حدیث دی دی دومره خواري او محنت کوي چې ډېر اندازه ولګوئ دومره محنت کوي چې دوی پړی جوړې کړي یو د بل د پاسه دغسې نبی علیه السلام مبارک دا ګوتې داسې کړې وی یو د بل د پاسه پړی جوړه کړي نو اسمان ته ورس نو په اسمان کې چې فرشتې کمې خبرې کوي چې سار له به دا کېږي بل به دا کېږي الله خو دا کارونه اکثر د فرشتو په ذریعه کوي باران به کېږي فلان کې ځای کې د فلان کې زوی به پیدا کېږي د فلان کې به دا کېږي دا به کېږي دوی کوشش کوي چې هغه خبرې راغلا کړي د اسمان نه هغه خبرې واوري او هغه راغلا کړي اوس ګوره د خوارۍ ته یې ګوره نه هغه بره چې کوم ختلی دی سر ته هغه کوشش کوي دا ګورې زه نه وایم حضور پاک وایي بخاري شریف کې حدیث دی هغه خبره یې واورېده چې راوویرېد دلته خو الله فرشتې مقرر کړي دي هغې به شغلې راوړي چې شغله پرې راوړي دا ټول وسوځي دومره خواري ورته پته ده چې دا شغله راباندې راوړي او ممکن ده چې بچ هم شو ممکن ده چې هم سوځو بیا هم هغه خپل کار کوي یاره ته به یې دا څنګه کوي دا خلک یې راغلاله دي ورته پته نه ممکن ده ګیر شم ممکن د کور والا راباندې راپاسي او مل مې کړي هغه پلان کې غل پکې مړ شو زه پکې مړ شم او بیا هم لګي هغه پیسو ته یې نظري دا کارنګې دي بیا هم هغه خپل کار کوي نو نبي علیه السلام فرمایي چې دې یې واوري که نه دا خبره په یو ټکې دته پارسل کړي فورا یې دته میسج کړي میسج دته موبایل والا ښځه ده دلته یې راولېږي بیا دلته ځي ورپسې نو خلک خو دوی له راځي که نه نو دی هغه یو ټکې وایي نو هغسې خو وشي نو بیا خلک نو نبی علیه السلام وایي یوه خبره هغه ده چې هغه د پیري په ذریعه د شیطان په ذریعه د دله ته راغلې ده هغه رښتیا ده سل ورسره دروغ یو ځای کوي خلک وایي مړه هغه پرونی خبرې ټیک نه وسه دنیا والا روان وایي دا چې کوم یې ټیک په وایي دا هغه خبره چې هغه شیطانانو راغلا کړې ده د دړ دی ور مخامخ کړی دا د محنتونه دی یو ځل حضور پاک ته یو صحابي وایي صاحب فلان کې سړی د سار پاسي نه منزله نه پاسي وی ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیه وی د په غوږونو کې شیطان متیازې کړي نو بعضې علما د حدیث دا معنا کوي وی چې شین شیطان نه ښکاري متیاز هم نه ښکاري بل هغه وخت کې وله متیازې کوي ګوره دې متیاز هم کوي په دغه غوږونو کې متیاز یې موږ نه یم ورونو دا خو د چالونه دي د ابو جهل لښکر یې بوته او په بدر کې مخامخ ودرو او بیا د یو بوډا کورس په شکل راغی ابو جهل ته یې مه یارېږه زما 3,000 لښکر را روان دی وی هلکه ستا هغه لښکر خو راونه رسېد وی د دې غر نه پورې غاړه دی اوس به راورسېد ابو جهل ملګرو ته وی چې 3,000 د لښکر را روان دی شیطانو د هغه سړي قوم په شکل په سړي په شکل خو چې د صحابه و مدد له فرشتې راغلې 3,000 فرشتې راغلې لاول 2,000 راغلې وې لاول 1,000 راغلې وې 1,000 1500 د جبریل علیه السلام په قیادت کې او 1500 د میکائیل علیه السلام او دا باقي ورته الله په انتظار کې نولې وې که چېرته د دې کور دغه لښکر راغی نو دا نورې به هم راشي ځه صحابو کې هم انتشار خور شوی چې صاحب کور دوله لښکر راولي خو چې څنګه فرشتې راغلې که نه شیطان خو فرشتې پېژندلې خو پې پیدا ابو جهل نه لاس راښ کړه او چېرته دی ان یرا ما لا ترون اوس به درته پته ولګي زه اینم تینینې ور مخامخ مې کړی اوس به دې پته ولګي لاس یې ترې راښ کړه لاړه او یې جنګل او یا کسه مردار شو د مارونو دا د چالونه دي سکیمونه دي سازشونه دي اوس به بچ کوو ته ځان څنګه د شیطان د سکیم او د چال نه بچ کېدو طریقې درته ښیم د بچ کېدو یوه طریقه خو یې دا ده چې پهلواني به کوې پهلوان سره به په پهلوانی ورځې خپله پهلواني به کوې
دې درته څه وایي دې درته سهار وختي وایي چې لا وختي دې مه پاسه د شپې نه دې سوچ چې تهجد راپاسم دې درته وایي یاره بس سهار له به پاسې زه دا نن شپه پکې ګورو مقابله وکړه زر پاس خبره خلاص بیا دې درته څه وایي د مانځه ټایم دی جمع مانځه له ځم وایي زه لا خو وختي دې صبر وکړه ګړی ته وګوره بیا لږ ساعت تېر شي زه پاپسې لا خو وختي دی بیا لږ ساعت تېر شي یاره اوس خو چې ورځم جمع به ولاړ چې دا اودس کوم مونځ به رانه شي د لږ ساعت پس په پاس بیا وایي زه یاره بس هسې جمع وشو لږ ساعت پس پې لاړ شم بیا چې دی وایي زه یاره هسې نور چې اوس اودس کوم نور به خطرې قضا به وکړم دا راته سازش دی ته به څه چل کې چې ته څنګ پاسې دله به د سوچ موقع نه ورکوې زر پاسه ده سره سوچ مه کوه والله که په سوچ یې ته وګټې د هغه دونه غټه تجربه ده دومره غټه تجربه چې هغه د بوش نه او د اوباما نه غټې ډیګرۍ اخیستې دي هغه د دنیا جاپان ګمراه کړه د دنیا لندن خلک او دا ټول کافران یې ګمراه کړه ته ورته څه شی څنګه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا سر سل کرته وایي دروازې به د شیطان دا سر نه محفوظ دی عبادت سره به مو شوق پید نور زیاتی شیطان دا سر نه محفوظ دی دا یو شو دویم دم څه دی سار درې ځله اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان یحضرون اوس دا به در یادوي څوک دا څه به مونږ مولیان کوو دې سره دا چل وکړئ چې په کوم جومات کې ستاسو امامان دي د هغوی نه یې ولیکئ او یاد یې کړئ یو یو ټکي به یې ما ته وښایه علماو له ټولو له ورځي یو یو ټکي به راته وښایي اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان یحضرون درې کرته سار او درې کرته ماښام دا وایه د شیطان نه به هم بچې او بعضې بیماری د شیطان د ټونګې د وجې نه پیدا کېږي هغې نه هم بچې دا خطرناکې بیماری دا کینسر شو دا زیړې شو یا دا دانې مانې دا سخا بیماری کې راځي دا شیطان رزیل په هغه نرنکو کې د تلالې توکي ډېرې بیماری د شیطان د ټونګې نه پیدا کېږي هغې نه به بچې درې ځله سار درې ځله ماښام او دا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا مو لیکې علماو نه ولیکې درې ځله سار او درې ځله ماښام نو دا زهر او دا سر نه به د خدای محفوظ سه شیطان زهر اچوي زهر د لارې د متیازې زهر دي دا بعضې سړي وي زما زخم سخا شو او کینسر شو او زما بیماری کې کینسر شو دا د دې سپېره د وجې نه دې لارې توکي دې لوی اودس ماتې کوي دله په دغه زخم کې دا درې ځله سار چې پاسې آیت الکرسي وایه ماښام چې څملې آیت الکرسي وایه سار او ماښام آیت الکرسي دا خو مې یاد کلام نه دی یاد نه مړه تاسو صرف بیا قربان یاد کړي هغه ټول یادولی شي دا نشي یاد دا یاد کړئ د علماو نه آیت الکرسي سار چې پاسې وایه او ماښام چې پاسې د شیطانانو د پیریانو نه به خدای پاک محفوظ ساتي دا په دې به د سکیمونو نه بچ ساتي بل نبي علیه السلام فرمایي چې ماښام بانګ وایي ماشومان بار مه پرېږدئ ماښام بانګ چې کله وایي ماشومان بار مه پرېږدئ چې شپه پخه شي خیر دی که بیا دي دې وخت کې شیطانان راخورېږي د ماشومانو کې مرضونه پیدا کوي دا بېله طریقه شوه ماښام نه پس به نه پرېږدئ او چې بیا شپه لږه پخه شي خیر دی که بار بله طریقه څه ده چې ور دروازه جلنده کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه هر کار شروع کې بسم الله وایا الله به دله سر ته پوره رسوي زه نه یم پیغمبر وایي کوم کار چې شروع کې هر کار ګاډي ته خېږي سایکل موټر سایکل وی بسم الله الرحمن الرحیم سر ته به سالم رسي شیطان د ته هېڅ نقصان نشي رسوي دا واړه واړه دمونه دي خطرناک خوب دی ولید خطرناک درې ځله وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او هر ځل سره ګس طرف ته لاړې توکه هېڅ اثر به نه دا د حضور پاک وینا نو دا د شیطان د سکیمونو په دې څیزونو بچ کېږي که قرآن شریف لږ تلاوت کوې او که ډېرې تنګ کړې دې زړه ته دې ناستې نو ذکر وکړه لا اله الا الله تسبیح واله لا اله الا الله الا الله الا الله لا اله الا الله نو دې پنجې وباسي د زړه نه یې او که ته غیبت کې او د مسلمان بد وي نو دا شیطان ته نوره بلنه ورکړې
نو شیطان چې دی قرآن شریف کې الله وایي، بعضې خلک وایي ډېر زورور دی، الله وایي نه ان کید الشیطان کان ضعیفا. داسې دی ان کید الشیطان کان ضعیفا. د شیطان سکیم ډېر کمزوری دی، ډېر معمولي سي یو پیټ یې وړی نو ډېر مشقت غواړي. د شیطان سکیم ختمې معمولي غوندې شی دی، خو لږ یو پوټې همت به کوې، بغیر د همت نه کار نه کوي. خلاصه دا درونو علماو سره، صالحانو نیکانو سره او د دین په لار کې او د قرآن سره او د دې کې مدد وکړې او د الله طرف ته چې څوک درته الله ته او د پیغمبر ته توجه پیدا کوي. او بیا د نفس چې سړي باندې کوم ګناهونه کوي د هغې نه به مونږ په کومه طریقه ځان بچ کوو. رونو په قرآن شریف کې او د نبی علیه السلام مبارک په احادیثو کې نفس په مختلفو معنو مستعمل دی. د انسان دو دشمنان دي، یو شیطان دی یو نفس دی. دا شیطان بهرنی دشمن دی او دا نفس دا کورنی دشمن دی. دواړه دشمنان چې یو ځای شي نو په انسان ډاکه وچلی. اوس هم دا قانون دی، یو د بار غلی یو د کور غلی. نو د کور دا غل د بار دی غل ته لارې ګودرې ښیي، او که د کور دننه غل دی او د بار نه ورسره مدد نشته نو دا هم ناقص دی، کار نشي ایستی. کار به کله وباسي چې دا بهرنی غل ډاکو دشمن او د کور دا دننه ډاکو دشمن دا سره یو ځای شي نو بیا نقصانات غلا ډاکار څه بیا کېږي. نو دا د کور دننه غل او دا ډاکو دته نفس ویل کېږي. کم نفس؟ نفس اماره بالسوء ورته وایي، هغه نفس چې سړي ته ګناه ښیي، هغه نفس چې سړي ګناه ته ورمایل کوي، دا هغه نفس ته یادو. دا د شیطان جاله ده. شیطان د انسان په دې وجود ډاکه غورځوي، په مال یې ډاکه غورځوي، د ده په عزت ډاکه غورځوي، د ده په عقیده ډاکه غورځوي، د ده په عمل ډاکه غورځوي، د ده په اخلاقو ډاکه غورځوي. نو دا ډاکه چې دی غورځوي دته دننه سازشي میلاو دی چې هغه ته نفس وایي. دی راشي د دې نفس نه کار والی او ته لار ګودر ښي. نفس خو د وجود دننه شی دی که نه، چې په دې طریقه به دا سړی بربادی. نو دواړه سره یو ځای شي نو یا د ایمان ډاکه وچلي سړی کافر او مرتد کی، یا د اخلاقو ډاکه وچلي په سړي زینه وکړي او بدعملي پرې وکړي، یا د مال ډاکه وچلي سړي باندې حرام خوري وکړي او یا په حرامو کې مبتلا کړي، یا د اعمالو ډاکه وچلي منځ وله خراب کړي، روجه او حج وله خراب کړي او یا پرې ګناه کوي. زه خو زه لوی سړی یم، زه په پوه یم او زما عمره پوهه د بل چا نشته، زما عمره علم د بل چا نشته، زما عمره تجربه د بل چا نشته او زما نه ښه بل څوک نشته. لومبې کار یې دا دی. په قرآن شریف کې دې ته اشاره ده. دا ما چې کوم آیت ولوستو، حضرت یوسف علیه السلام خو خدای پاک ډېر ښکلی پیدا کړ او بیا مصر ته لاړ او زلیخه پې عاشقه شوه. او د بادشاه ښځه د خپل مرئي او د غلام نه مطالبې کوي او د مرئي او د غلام سره د مینې اظهار کوي. دا خو ډېره د مینه خو په دې ډېره غالبه ده، غلطۍ کو شوې ده، دا په غلطۍ کې مبتلا ده. په کار دی چې د دې عشق د بادشاه سره وي، د بادشاه د زوی سره وي، نو د غلام او د نوکر سره مینه کوي. علما لیکي وی د دې مصر د ښځو په دې کې خپل غرض، غرض یې پکې ده چې دا زلیخه به تنګه شي او دا به د دې ملامتیا د وجې نه د یوسف علیه السلام چې ته په منډی کې خرڅ کړي چې راشي ځان ته خلاص کړم، نو د مصر دا ښځې بې په میه وویل ځان کې غرض وکړه د مونږ ګوتو له خدای چې ته راورسم. زلیخه هوښیاره وه، هغې ډوډۍ وکړه او په ډوډۍ کې مختلف قسم میوې کېښودې او هغه څیزونه یې کېښودل چې په چاړو په چاقو پرې کېږي. فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا واتت کل واحدة منهن سکینا. چړې یې ورکړې او ډوډۍ ولګېدله او یوسف علیه السلام خو غلام دی وی وقالت اخرج علیهن لا دنش. وروزه شابه چې دې سینګ د هغه خپل ځای نه وربار شو او دې ښځو ولیده. فلما رأینه اکبرنه
وقطعنا ایدیهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. چې هغې وکتو دا انسان نشي کېدی، دا فرشته ده، په فرشتو کې هم ډېره د عزت فرشته معلومیږي. نو دا میوو په ځای باندې هغوی هغه چړې چاکوان په ګوتو راښکل. زلیخه ډاډه شوه، ذلکن الذي لمتنني فيه. تاسو دا د دې وجې زه ملامته کولم، ما خو ګوتې نه دي پرې کړې، تاسو لاسونه هم پرې کړل. قصه اوږده ده، زه هغه بنیادي ټکي له راځم. یوسف علیه السلام جیل ته لاړ. چې جیل ته دې څنګه ورسېده، نو په جیل کې یو 2 کسانو هغوی خوبونه لیدلي وو، او د یوسف علیه السلام وله تعبیر وویسته، او د یو پکې داسې اسان غوندې تعبیر و. هغه دا و چې ته به خلاصېږې او دا بل به پانسي کېږي. نو دا چې کم باندې ګمان و چې ته به خلاصېږې، هغه د بادشاه نوکر و. وی ته مهرباني وکړه چې کله بادشاه ته ورسېږې نو ما ورته له غوندې ور یاد کړه. ما یاد کړه چې یو غریب بې کسه بې څوکه په جیل کې پروت دی او څوک پرسان حال نشته، دقسې پروت. هغه هلک چې خلاص شو بادشاه ته ورسېد، د هغه نه خدای خبره هېره کړه. 7 کاله ترې خبره هېره وه. او دا ترې ځکه هېره شوه چې یوسف علیه السلام پیغمبر دی. پیغمبر له په دنیاوي امورو کې او په هر امر کې الله ته رجوع پکار ده. ګناه یې نه ده کړې. ګورې پیغمبر د ګناه نه پاک دی، خو الله خفه شو چې ستا کار شو چې ده نه دې مطالبه کوله. زه هم که نه، زه خو تا وینم، ما سره هر څه معلوم دي که نه. 7 کاله د هغې غریب نه خوب هېر و. نو بادشاه یو خوب ولیده او ده ته یاد شو، تعبیر وباسئ، او دا خو زما یو اشنا دی، یو دوست دی، په جیل کې ما سره ملګری دی، یوسف یې نوم دی. دا تعبیر بل څوک نشي استدا به هم دی وباسي. نو هغه راغی او یوسف علیه السلام نه تعبیر معلوم کړ، او بیا بادشاه له راغی. بادشاه باندې د یوسف علیه السلام ډېر خاص سر شو. وی دا خو ډېر هوښیار او پوه هلک دی، دا جیل کې پروت دی، دی راوباسئ، ورشه دې فوراً رها کې او زما دربار ته یې راولئ. هغه نکته مې دلته درونو. نو چې کله هغه د جیل مشر راغی، یوسف علیه السلام ته یې پروانه راوړه چې ستا د رهایۍ نن اډر وباسو او ته به نن آزاد شې، د جیل نه به وځې، بري شوې او ځې به بادشاه ته د مصر، او بادشاه دې غواړي هغه سره به. یوسف علیه السلام څه وایي؟ وایي زه خو د جیل نه نوځم. اوهو جیل هم څوک خوښوي؟ وایي نه، ویل اول ته بادشاه ته ووایه چې زما معامله پاکه کړي. هسې مې وباسئ، زه ګناهګار یم، نو چې پته ولګي خلکو ته، او که د مصر ښځې ګناهګارې وي چې هم خلکو ته پته ولګي. فاسألهم ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وی دا خبره که زه کومه نو دا د ځان بړایي نه وایم چې ګنې زه ډېر پاک یم او زه ډېر لوی سړی یم او ما کې څه عیب او څه نقصان نشته. ګورې دا لویي او کبر نه کوم، دا د خپل نفس پاکي نه بیانوم، خپل ځان لوی نه حسابوم چې خلک وایي چې اوهو واقعي یوسف علیه السلام خو ډېر پاک دامن دی، او خلک وایي چې یوسف علیه السلام کې صاحب نشته. نه، دا دې دپاره نه کومه. دې کې مې دا غرض دی چې د خدای پیغمبر یم، نو چې زما پته ولګي چې زما جامه پاکه ده که پلیته ده. ځان لویوالی، د خپل ځان بړایي او تکبر او لویوالی مې غرض نه دی. غرض مې دا دی چې هغه پښتانه وایي چې دود کا دود، او هغه پنجابیان وایي پانی کا پانی. پته ولګي چې اوبو کې پیپ شته او که نشته دی، او پیپ سوچه دی او که اوبه پکې شته، چې پته ولګي چې زما باندې دا الزام ټیک دی، نو بیا ما کې د پیغمبرۍ صلاحیت نشته، او که د الزام غلط دی نو ما کې د پیغمبرۍ صلاحیت شته چې بیا خلکو ته دین وښیم. یوسف علیه السلام دا وایي وما ابرئ نفسي، خپل نفس چې دی دا زه نه پاکوم، دا نه یم چې زه ډېر پاک یم. ګوره پیغمبر دی، د پیغمبر نفس وي پاکه، پیغمبر د ګناه نه معصوم وي بلکل، لیکن بیا څه وایي وما ابرئ نفسي، زه د خپل نفس بړایي، د خپل نفس پاکوالی دا نه ښکاره کوم. ان النفس لامارة بالسوء، نفس خو سړي ګناه ته بلي. نو چې کوم شی سړي باندې ګناه کوي نو ته به خلکو ته څه وایې چې دا ډېر پاک دی. اگر که د پیغمبر نفس داسې نه دی، دا د خپل عاجزي کوي، خپل انکسار کوي،
خو بیا هم وایي ان النفس لامارة بالسوء، نفس سړي ته ګناه ښیي، ګناه ته سړی مایل کوي، الا ما رحم ربي، مګر که پروردګار په انسان باندې رحم وکړو. رحم دوه دي، چې دا ګناه ورته معاف کړي چې دا نفس پرې کړې ده، او یا دا نفس ورته ټینګ کړي چې دا ګناه ترې ونه شي. ان ربي غفور رحیم. او که انسان د خامخا نفس یې خطا کړي نو بیا هغه خطایي به ورته څوک بخي؟ الله. هغه الله غفور هم دی او مزید رحم کوونکی ذات هم دی. نو نفس کې لوی یو کار دا کوي چې تا ته به ځان لوی حسابوي، چې یم خو جې خو تی ستا د سر په شانتې بل سر نشته دی، ستا د مضبوط قوم دی، ټوپک دی، مال دی، دولت دی، کارخانه ده، تا ته څوک رسیدی شي؟ لاول نفس سړي ته دا شی ورچي، کبر پکې پیدا کوي. او مثال یې واضح دی، ابو جهل دی، ابو جهل، عتبه دی او شیبه ده، دا د کبر د وجې نه لاړل تباه او برباد شو، ګمراهان شو. دا نفس اثر و په دوی باندې لاړل د جهنم خشاک شو. زه لوی سړی نه یم، زه ډېر کمزور یم او زه ډېر عاجز یم، زه خپل اودس مات یم، ځای له نشم رسولی. زما په خیټه چې دل راشي نو دونه چغې به ووهمه چې دا ټول کلی به رانه په اور کې ولاړ وي، نو ما له څه کبر او لوږي نه ده پکار. دا د لومړۍ حمله ده. دویمه حمله یې څه ده؟ د نفس. دویمه حمله دا ده چې په تا په حرامو کې مبتلا کوي، حرام د باندې خوري او ډېره در باندې خوري، بسیار خوري کې ورته وایي، ډېره در باندې خوري. سړي ته ډوډۍ خشته کی، د حرام ورته خشته کی، مزیداری کی ورته، د دې نه پس ځان خلاصې. اسانه خبره شوه، حرام به نه استعمالې، یوه شوه. او ډېره به نه خوري، لږه به خورې. که حلاله دي بیا ډېره وخوړه د څه مقصد دپاره، نو فایده به درله درکړي. د هغې مثال به هم درله درکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د غرمې بار راووت. داسې وخت و چې هغه وخت کې به عموما د کوره څوک نه راوتل، لکه د غرمې ګرمي وي ته ووینو چې راووت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وله مخې نه راغی. نبی علیه السلام یې تپوس وکړ ابوبکر دې وخت کې څه کوې؟ دا خو د خوب ټیم دی. نو ابوبکر صدیق د لوږې د وجې نه راووت، خوب چې اوږې و نو خوب وله نه ورته، خو نبی علیه السلام مبارک ته هغه اصلي وجه ذکر نه کړه، بله وجه یې ذکر کړه. دوه وجې به یې وې ممکن نه نه، وی صاحب دې له بار راووتمه چې د به ښکلي پیغمبر ووینم او دې مخ ته به وله وګورم. اوږې مو خوب نه ورځي، دا به یې هم نیت و. دې کې چې لږ مخکې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مخه ورغی. عمره څنګه راووتې؟ نو ده کې لږ یو پوټی جذباتیت و. وی صاحب اوږې م خوب نه راځي، وګوره په دې خېټه باندې مې ځان له کاڼې تړلی، ما له خوب نه راځي. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل انا اجد بعض ذلک، وی ما ته هم لږه غوندې لوږه لګېدلې. د دریو څلورو ورځو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نار دی. وی ځای چې ځو راځئ. یو صحابي دی په ترمذي شریف کې حدیث دی، ابوالهیثم یې نوم دی رضی الله عنه. د هغه باغ ته لاړه. نو باغونه به دوه قسمه و، یو به دا و چې د هغې نه به دیوال ته و، د باغ نه به یې دیوال ته وکړلو او ځان له به یې پکې دننه کوټه جوړه کړې وه، جونګړه ښځه به هم پکې اوسېدل او سړی به هم پکې اوسېده. او بعضې باغونه به دا و چې هغې کې به دیوال ته و نه څوک به پکې اوسېدل نه. نو په دې باغ کې دا صحابي اوسېده ابوالهیثم رضی الله عنه. چې نبی علیه السلام ورننوت، تپوس یې وکړه د بیبي نه، ملګری دې څه شو؟ وی صاحب هغه تللی دی اوبه راوړې، خوږې اوبه راوړې. دې کې دا صحابي راغی، مشک یې په شاو، په هغې کې خوږې اوبه راوړلې، چې بس نبی علیه السلام یې ولیده مشک یې کېښود او راغی حضور پاک ته ورته رغاړول، بیا حضرت ابوبکر صدیق ته ورته رغاړول او بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ورته رغاړول او مور پلار یې ته قربانول چې صاحب زما مور او پلار ستاسو نه قربان. بویه تلله او په باغ کې د یو اونې د سوري لاندې ورته بستره مستې برابر کړله، څادر، او حضور پاک مبارک او دا صحابې په هغې باندې کېنو او لار د کجورو نه یو خشته غونچک یې را پرېږ او راویړه او د نبي علیه السلام مبارک مخې ته یې کېښود. حضور پاک ورته فرمایي یاره وی دا غونچک دې ولې را پرې کړه؟ وی د دې نه به دې پخې کجورې را شکولې وي او څو مونږ به خوړلی. وی نه صاحب دا غونچک مې دې له را پرې کړه چې تاسو پکې ځان له پخپله کجورې وشوکوئ، دې کې پخې هم شته
او دې کې نیم پخته هم شته چې نیمه پخه او نیمه کچه ده او دې کې مختلف قسم کجورې دي ځان له پکې خپله خوښې کړي او چاړه یې راواغېسته. نبي علیه السلام پوه شو چې دې خو زه اوس ذبحه کوي څاروی لالی. نو حضور پاک ورته آواز ورکړه وی ته خو څاروی الالی خو پام کوه چې ګورې دا پیو والا ګډه چیلی ذبحه نه کړې. کیرونه شته او نه ورسره الواګانې شته او نه ورسره روجې شته ډوډۍ ورسره نشته چې غوښه یې لږه وخوړه. نبي علیه السلام مبارک سملاس کوده شو او بیا وڅښلې هغه یخې اوبه مزېدار. د خوبه چې راپاڅېد لږه غوښه باقي پاتې وه هغه یې هم راوړه او دوی ته یې کېښوده. حضور پاک هغه یخه غوښه هم لږه وخوړله. نو څه فرمایي الله اکبر. خپلو ملګرو ته وایي وی دا هغه نعمت دی چې مونږ له خدای راکړه. وی د قیامت په ورځ به الله د دې نعمت مونږ نه تپوس کوي. د انسان عقل کار نه کوي چې دا خو 3 ورځې 4 ورځې نارو او نعمت میلاو شو 3 4 ورځې لوږه ده او پخې ته کاڼې تړلې شوي او دا زمونږ د خپل نعمتونو ته اوس ګورو که نه. حضور پاک مبارک فرمایي وی هذا من النعیم دا هغه نعمتونه دي چې تاسو نه به تپوس کېږي د قیامت په ورځ د دی. او وجه هم وایي وی سوره یخ دی اوبه یخې دي او ډوډۍ خوراک هم وخوړه. اوس ګوره هغه سوري ته ګوره زمونږ سوري ته ګوره اوس مونږ ایر کنډیشنو ته پراته یو او پکو ته پراته یو او هغه اوبو ته ګوره هغه د فرج او د وور یخې نه وي او د فرج او د وور یخې اوبه او جوسونه لا بیا څکي او سیبه دا نور شربتونه دا پکې پلانکې دی او پلانکې دی او پلانکې دی هغه لا بیا څکي او هغه سپوره غوښه ده. اوس په غوښه څومره نخرې کوي خلک او په مختلفو طریقو یې پخوي او دا ورسره روجي دی او دا ورسره ډوډۍ ده او دا ورسره ترکارې دی او دا ورسره سرکي دی او دا فلانکې شی او دا فلانکې شی دی چې حضور پاک هغه 3 نعمت یادوي. د پکي هوا نه د پکي یخ سوري د ایسي نه وی دا من النعیم الذي هغه نعمت دی چې تاسو نه به تپوس کېږي د یوم القیامت د قیامت پر ورځ. ظل بارد یخ سوري ماء بارد یخې اوبه دي او حلال طعام د له خدای پاک درکړي. اوس زمونږ د نعمتونو ته وګوره مونږ له خدای څونه نعمتونه راکړل. رښتیا ووایه څومره نعمتونه ډوډۍ ته ګوره اوبو ته دې ګوره شربتونو ته دې ګوره جامو لباس ته دې ګوره کور او مکان ته دې ګوره او بسترو ته دې ګوره او فومونو ته او کټونو ته او سوپا سیټونو ته دې ګوره څومره نعمتونه خدای پاک راغلل. چې حضور پاک د هغه نعمتونو ذکر کوي چې تپوس پرې کېږي د دې به څه حالت وي. ډوډۍ به څه وه د اوربشو به وه ما د اوربشو ډوډۍ داسې یو ځل نیمه لږه غوندې خوړلې ده زیاته مې نه ده استعمال کړې دي. مشرانو نه تپوس وکړي چې سړی د اوربشو ډوډۍ خو یخه ده په دې خېټه کې دی ته به یې ګنې چړی او چاکوان نه په دا خېټه کې څوک منډ دی داسې ده که نه حاجي صاحب تاسو خوړلې ده داسې ډوډۍ به څه وه د اوربشو به وه. بیا هم زمونږ خلک چې د اوربشو ډوډۍ به یې پخوله نو چڼ به یې کړه نو هغه دغه به ترې ووتل هغه بوس موس او هغه لشې او د نبي علیه السلام په زمانه کې چڼ او غلبیل نو صحابه تپوس کوي وی اوربشو سره به م څه کوله هغې کې خو لشې وي هغه غشي پکې وي وی پوکې به م وله ورکړه پوکي سره به ترې سوال وتل باقي به م لانده کړل. نو تیلو کې غوښه پخ کړې ده د زیتون او هغې ته اسراف وایي وی بچې زیاتې دې کړې دي وایه که نه اوس مونږ په غوښه کې څومره سیګنات او څومره خوراکونه خدای راکړي او قسم قسم یو میلمه یو ځای کې خو یو سړی میلمه شي او هسې تیل خو دې وله راوباسي چې د دې سره ډوډۍ چوکه کا روجو له خلک لاړ شي هغې غریب پې تبی شوي وي میخې یې لاله کړي غویه لال کړي وروجې وله کتري او بټیارې راوستي او بلا پیسې پې لګولي او دې دته چې د معمولي غوندې داسې غوری بېکاره غوندې رسېدلي نو چې ټوخ کوي وي خدای دې تباه او برباد کړي چې میلمه یې نه شو راغوښتې پاللی نه شو نو څه یې رابله داسې ده که نه چې ټوخ کوي نو خیره ورپسې کوي چې ټوخ کوي نو خیره ورپسې کوي او کنځل ورپسې کوي داسې ده که نه دا زموږ ژوند دی د خدای د نعمت ناقدري مونږ وکړه دا شیطاني دا د نفس اثر دی د نفس سړی په دې مجبوروي چې به ډېره وخوره
شابه چې 3 ترکارې یو ځای کې وخورئ او دا ګورې د صحت دپاره هم ډېر نقصان او تاوان. حضرت امام شافعي رحمت الله علیه دی او د هغه یو شاګرد دی حضرت امام احمد ابن حنبل. دا ډېر لوی خلک تېر شوي ده، ډېر لوی خلک. نو احمد ابن حنبل خو ډېر پاک سړی و، ویک سړی و، د هغه د تقوا د پرهېزګارۍ واقعات ډېر زیات، ډېر لوی کتابونه پرې لیکلي شوي دي. امام شافعي رحمت الله علیه هم ډېر لوی سړی. امام احمد ابن حنبل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 6 لکو احادیثو حافظ دی. 6 لاک حدیث ورته یاد دی. قرآن شریف چې دی 6.5 آیتونه دي. یو حدیث ته یو آیت نه لوی دی. ګورئ بعضې آیتونه واړه دي، بعضې حدیث ډېر غټ غټ دي. حساب یې لګوه چې څونه د قرآن شریفونو جلدونه دې جوړېږي. امام شافعي رحمت الله علیه یو ځل یو قافله راتله، دی په مصر کې پاتې کېده. نو احمد ابن حنبل په یمن کې و، نو هغې له یو خط ورکړه. وایي دا به زما یو شاګرد دی احمد ابن حنبل، دا خط به هغه له ورکړه. قافله چې راله احمد ابن حنبل له خط ورکړه، نو په هغې کې ورته د استاد لیکي چې شاګرده ډېره موده وشوه زما ستا ملاقات ته نه شوې، زما شوق کېږي چې زه ستا ملاقات وکړم، نو ما ته یو ورځ وښایه چې ته په کوم ورځ باندې اوزګار یې چې زه ستا ملاقات ته درشم. د استاد ورته وایي. نو چې ده ته خط ورسېد، دی خو پوه شو، بس ده وی داسې کار دی چې خو واقعي په کار خو ماله دي چې زه د خپل استاد ملاقات وکړم. نو قافله چې واپس ته ناغلی خط ورکړه، په پلانکي تاریخ به زه مصر ته درځم او د خپل شافعي صاحب د استاد ملاقات وکړم. دا خط وله ورکړه. امام شافعي صاحب ته خط میلاو شو. چې څنګه ورته خط میلاو شو شافعي صاحب ته، نو اقا ورځ باندې امام شافعي رحمت الله علیه خپل ټول شاګردان د درس چوټي کړل. وی زما یو شاګرد دی، ډېر لوی سړی دی او ډېر پاک انسان دی، د هغه ملاقات به کوو، استقبال به یې کوو. استقبال بار به وو. یو وی صاحب زما به میلمی، بل وی زما به میلمی. بادشاه وی صاحب د احمد ابن حنبل به زما میلمی. امام شافعي صاحب وی نه دی به زما میلمی. شافعي صاحب ډېر مینه سړی و، میلمه دوست، ګیله رک کار به کوم دی به زما میلمی. د شپې وله ډوډۍ برابر کړه. چې ډوډۍ وله د شپې برابر کړه، خلک هم خوشحاله دی. نو میلمه سره خلک دا بعضې قربانم کېنئ. نو بادشاه هم راغوښته، وزیران هم راغوښتل او د علاقې عالمان هم راغوښتل او دسترخوان ولګېد. یو طرف ته احمد ابن حنبل ناست دی، بل طرف ته امام شافعي صاحب ناست. او دا ماشومان جینکۍ دا پوټینۍ د امام شافعي صاحب دا لوڼه او نوسی دا لګیا دي د ماشومان خدمت کوي. چا سره کوزه په لاس کې ده او چا سره جام په لاس کې ده. ډوډۍ شروع شو. عموما که ستاسو خیال وي چې میلمه راغلي که نه او دا میلمه ډوډۍ خوري، نو زمونږ دا خلک د میلمه وړی شماري. خلک د میلمه ته نیغ نیغ ګوري چې د کوم شی خوښ دی او څنګه خوراک کوي او څنګه خوراک نه کوي، او چې کوم شی ورته کمي چې وله راوړم. نو دې خلکو امام احمد ابن حنبل ته نیغ نیغ کتل. هغه اوس سر ښکته کړی دی او لګیا دی ډوډۍ خوري او زر زر لګیا دی او خلکو بس کړی او دی لګیا دی ډوډۍ ډېره وخوړه. تاریخ لیکي چې کله د ډوډۍ خلاصه شو، امام شافعي صاحب دې خپل کور کې یو بیټک ته کېناو او دې کور ته ننوت. نو هغه ماشومان یې لوڼه ترې راتوش. ای بابا، وی هغه احمد ابن حنبل پکې کم یو و؟ ای بچې دا ما ته چې مخامخ ناست و ده و. ای بابا دا ډېر نیک سړی دی، ستا شاګرد بچې ډېر نیک سړی دی. وی دا هغه تقوادار او هغه پاک سړی دی چې تا مونږ ته صفتونه کول او لوی استقبال دې وله وکړو. او که نه بچې دا د حدیثو امام دی او دا د حدیثو حافظ دی او ډېر تقوادار او پاک دامن دی. وی ښه دا ډوډۍ څوک دومره ډېره خوري لکه راځه چې وخوړه. دا نیک سړی دومره ډوډۍ خوري او دا پاک دامن سړی دومره ډوډۍ خوري. دغه ډېره ډوډۍ چې ستا مخ یې وخوړه، دا هغه احمد ابن حنبل دی. امام شافعي صاحب پوه شو. وی بچې بلکل ما محسوسه کړه. لوڼو ته وایي خو زه څوک یم میلمه دی، کوس ورته یم چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه. نو میلمه ته څوک داسې شي وایي چې راغوښتم دی ولې چې په ډوډۍ مې تنګ یې. ګوره وروڼو، یو خو د سنتو زمانه ده د حضور پاک مبارک. خیر القرون
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د کومو زمانو صفت کړی دی خیر القرون قرنی، زما بهترینه پیړۍ زما پیړۍ ده د صحابو. ثم الذین یلونهم، بیا هغه خلک چې صحابو پسې نږدې دي چې تابعین په حالت د اسلام کې او په اسلام کې مړه هم وي، او تابعی هغه چاته وي چې صحابي یې لیدلی وي او په حالت د اسلام کې لیدلی وي او په اسلام باندې مړ هم وي. د پاکې زمانې خلک د سنتو خلک دی، نو ماشومان هم په سنتو باندې پوهېږي، او ماشومان هم په دې پوهېږي چې امام احمد ابن حنبل نن د نفس په ګرفت کې راغلی دی. د نفس کار دا دی چې په سړي ډوډۍ ډېره خوري، نو څو نقصانه پیدا کوي چې ډېره ډوډۍ سړی وخوري. خبرې یو نقصان خدای پیدا کوي چې سړی بیمار شي، ډېره ډوډۍ چې خوري سړی ناجوړه کېږي. او دویم نقصان یې څه دی؟ دویم دا دی چې صفرا پیدا شي، سړی له خوب بیا ډېر زیات ورځي. ته نه ګورې چې دا سړی د ماسخوتن لمانځه له جومات ته راشي او ډوډۍ مخکې خوړي، په دا پور رغړي رارغړي د یو سل نه بل سل ته او د بل سل نه بل سل، او دا غټ غټه ګرمي کوي، ډرقار وباسي ډرقار. دا ولې؟ یو صحابي اګرامي وکړه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې، حضور پاک ورته غصه شو، وی دا اګرامي دي زموږ نه خوا که بند که دا اګرامي دی داسې کې. نو دا غټ غټ اګرامي څوک کوي؟ دا چې څوک بسیار خور دی، شکرې تمام دی، شکرې تمام. یو یې د له وجود کې نقصان. ګوره کلو وشربو ولا تسرفو، داسې دی که نه قاري صاحب؟ نو طالبان معنی سره کلو خوراک کوئ او اوبس کې مشروبات جوس شربت ټولو ته شامل دی، ولا تسرفو اسراف مه کوئ. نو طالبان دلته تپوس کوي چې دې سره د اسراف څه تعلق دی؟ دلته د اسراف ضرورت څه دی؟ د اسراف ضرورت دا دی چې کمه خوره ډېره مه خوره، لږه وخوره. او د اسراف دا معنی چې اوبه اوسکه، شربت اوسکه او کم اوسکه، ډېر مسکه. صحت به دې مخي، دین به دې مخي، خوب به دله کم درځي کم، عبادت به هم کې او صحت به دې مخي. نو خو د سنتو زمانه وه، د امام شافعي صاحب ته هغه ماشومانو نڅو لوڼو او بچو پیغور ورکړه، وی دا غزبرګ دی، داسې ډوډۍ څوک خوري؟ برګان داسې ډوډۍ خوري؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خېټه درې ځایه کې په یو ځای کې اوبه ور واچوئ، د یو حصه کې، په بل حصه کې ډوډۍ ور واچوئ، او یو حصه د هوا دپاره پرېږدئ که نه چې دا هوا پکې چلیږي، د هغې دپاره یې پرېږدئ. نو مونږ پکې د هوا خو څه کوې چې د اوبو ځای هم پرې نه ږدو، دونه اوبو، نو بیا ډرقار یې ګرمي وي. د هوا ځای څه کوې چې د اوبو ځای پکې پرې نه ږدو، دومره ډېر خوراک وکړو. دا د صحت دپاره هم نقصان او د دین دپاره هم نقصان دی. دا ښه شی نه دی. لږ خوراک به کوې، لږ بار به اوس هم ډاکټران وایي وی خوراک بار بار وکړه، یو ځل نه بیا وکړه بیا وکړه بیا وکړه، وایي لږ لږ خوراک کوه، ډېر خوراک مه کوه. ما یو ډاکټر صاحب له زما مخکې یو ډاکټر صاحب له تللی وم، نو هغه یو مریض کته، زما نه مخکې یو مریض کته، نو مریض ته څه وخورم څه نه وخورم؟ وی هر څه خوره. ما ورته بیا وایي وی هر څه خورم جي، وی هر څه خوره، خو دا په دې پوزې ورته ګوتې کېښوي، دې له دې مه خوره، داسې یې کړې ورته، وی له دې له دې مه خوره، وی لږ لږ خوره، وی دروازې شل ځله خوره خو لږ لږ خوره. ما یې ګوره چې څنګه الله وایي او د الله رسول وایي، ډاکټرانو ته هم پته ده چې د الله او د الله د رسول په وینا کې ډېر بې خیر او برکت. امام شافعي صاحب امام احمد ابن حنبل ته یو کوټه ځان له کړه او ماشومانو بچو ته یې لوټه ورته د اوبو کېږدې، د یو پېشمني پاسي تهجد به کوي او دس به کوي، لوټه یې ورته کېښوله. سهار چې کله لمانځه ته تلل، ځان سره احمد ابن حنبل واخېست او جومات ته لاړل. او ماشومان یې ورغلې چې هغه بستره راغونډه کړي، چې څنګه ورغلې بستره یې راغونډوله چې ویې کتل لوټه هماغسې کوزه ډکه پرته ده. شافعي صاحب چې کور ته راغی، لوڼه ورته وایي بابا ناشنا امام دې راوستی دی، ناشنا زبرګ دې راوستی دی. ولې بچې بیا څه وشو؟ ټوله شپه یې بېګا خوب کړی دی، تهجد یې نه دي کړی. ګوره د پیغمبر علیه السلام ته نږدې زمانه ده، نو چې کم میلمه هم تهجد نه کوي نو بد پې لګي چې دا ولې تهجد دی نه کوي. بچې تاسو ته څه پته ولګېده چې تهجد یې نه دي کړی؟ وی کومه کوزه چې ورته مونږ ماسخوتن یې ښودې وه هغه هغسې ډکه پرته وه، نو که ده تهجد کول نو ده به اودس نه کو،
د خو د شپې خوب کړی ستړی راغلی بلا سفر یې کړی دی نو ده به خامخا اودس کوه اودس یې نه دی کړی کوزه همغسې ډکه پرته ده بس شافعي صاحب پوه شو احمد ابن حنبل له ورغې وی شاګرده ما او زه ستا خو ډېر ښکلی وخت یو ځای تېر شوی دی ته خو داسې نه وي دا اوس چې څنګه ما خو ته به د نور هم پرهېزګاره شوې دا حالت دی د کله نه بدل شوی دی ستا د وجې نه خو ما د هغه خپلو ماشومانو لوڼو پیغور راکړه ولې صاحب یو خو د بېګا ډوډۍ ډېره زه در باندې خوشحاله یم چې څومره ډېره دې خوړلې وه ښه دې کړې دي خو د سنتو خلاف دې کړی زر زر دې وخوړه او ډېره دې وخوړه دا ولې د حضور پاک د سنتو خلاف او بل بېګار یې اودس نه دی کړی لوټه همغسې پرته وه تهجد دې نه دی کړی ما ته خپلو ماشومانو لوڼو پیغور راکړي او ته څه وایي احمد ابن حنبل وی استاد جي زما خبره واوره زر به ګورې فیصله نه کې زما خبره واوره نو د هغې نه پس بیا فیصله کوه ای وایه وی زه چې بېګا ستا دې ډوډۍ ته کېناستم او ما دې ډوډۍ ته وکتل نو قسم په خدای چې دومره حلاله ډوډۍ ما چېرته نه وه لیدله ما په دې خپلو سترګو لیدل چې ستا په هغه ډوډۍ د الله د طرف نه رحمتونه او برکتونه نازلېدل ما لیده په دې سترګو د کشف خاوند ته دا پته لګي برکتونه دي او رحمتونه یې د پاسه پې نازلېږي وی ما وی چې راشه احمد ابن حنبل چې څومره خولی شو خو حلاله ډوډۍ ده داسې به یا بیا میلاویږي او یا به نه میلاویږي او د حلالې ډوډۍ برکتونه دي دې کې به خدای ماله ډېر لوی خیر او برکت راکړي وی په دې وجه ما ډوډۍ ډېره خوړلې ده او وی په اړه کې مې دا فیصله کړې ده چې اوس مې ډېره وخوړه حلاله ده خورم یې چې ماله فایده راکړي او برکت پیدا کړي اوړه کې مې دا فیصله ده چې د دې په عوض کې به اووه روجې نیسم اوس اووه روجې به نیسم وی ځکه مې ډوډۍ ډېره وخوړه او وی صاحب ستا دغې حلالې ډوډۍ په ما کې دوه صفتونه پیدا کړل یو د علم والا صفت یو د عمل والا صفت د علم صفت څه دی وی بېګا د شپې چې زه کټ کې سملاستم نو ما له خوب نه راته نو ما د الله د یو آیت د قرآن شریف نه په سوونو مسلې راویستې او د پیغمبر علیه السلام مبارک د یو حدیث ته مې په سوونو مسلې راویستې هغې کې مې لګیا او سوچ کوم د دې آیت نه دا مسله معلومیږي د دې نه د امام کار دقه دی مسلې راوباسي د حدیث او د قرآن نه نو یې صاحب ټوله شپه په سوونو مسلې مې د قرآن او حدیث نه ایستلي دا ستا د دې حلالې ډوډۍ برکت دی او یې صاحب خوب مې نه دی کړی د ماسخوتن په اودس مې د سهار مونځ کړی دی ځکه مې ستا کوزې او لوټې له ګوتې نه دی مرم الحمدلله چې زما شاګرد امام شافعي صاحب وایي خدای پاک داسې پیدا کړی د نفس مقابله به په دې کې نفس وایي خورا او ته وایې نه باس ځان له یو حد مقرر کړه چې نیمه ډوډۍ به خورم یا دوه خورې نو یوه به خورم یا دونه کم شی به خورم چې هغې ته ورسې نفس وایي خورا هغې راته نور هم مزین کړي خوشتی کړي بس په نفس باندې خپه کېده وایي نه که دې نه زیاته خورم خو بیا به خوب راځي عبادت به رانه پاتې تلاوت به رانه پاتې درس او کتاب او مطالعه به رانه پاتې بس نور نه خورم دا به ورسره مقابله کې او نفس ته دا حرام خشته کې مزینې کړي درته په حرام کې فایده نشته فایده په حلالو کې ده وی نه خورم دا حرام نفس ته جواري کوه شبه ګټه خدای خفه شي پروا نشته اوره د شیطان جاله ده کنه نفس ته وی دا پیسه پیدا کوه که په حرام یو که په حلالي پاره طریقه چې پیسه پیدا کوه حرام هم ګټه حرامه کې خیر نشته برکت په چا کې دی په حلاله ډوډۍ کې دی د نفس نه پرې ځان بچ کې ډوډۍ به کمه خورئ او حلاله به خورئ حرامه به نه خورئ یوې دا ده بل نفس تا ته څه وایي بل نفس دی صدقې نه منې کوي خیرات به نه کړي که ته پیسې ورکې دا پیسې راته خوښوي ګوره د ټول کار تزیین دی یو شی ډولې کول دا خپل نفس تا ته ډولې کړي چې ته ستا په شان بل څوک نشته دا ستا دا مال تا ته ډولې کړي چې ګورې پام کوه دا څه کوې که دا خیرات دې ورکړه دا په خپلو بچو ولې نه لګې دا مال به دې کم شي غریب به شې دا خبرې درته کوي حالانکې د نفس مقابله به اوس کوو څنګه به کوو دوه مثال یې دله درکوم یو مثال یې د دواړو جهانو مبارک سردار کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بني اسرائیلو کې اور سړی هغه د اوریا دی نه یو اواز واورېده اوریا راغله او ګلاس ګلوس جوړ شو
او یو اواز ته وشو اسق حدیقة فلان، ای اوریځې د فلان کې سړي باغ سیراب کا. لږه غوندې اوریځ وه. وایي ما ورته کتل، هغه اوریځ لاړه او مخامخ یو غر و په هغې باندې وپړقېدله، باران تېر شو. وایي زه ولاړ یم، وایي هغه د باران اوبه په هغه لښتي کې اوچ لښتې و، هغې کې را روانې دي، لښتې ډک شو. وایي ما یې ودرېږه اوس معلومات کوم چې د اوبه کم خوا ځي. هغه اوبه روانې په یو باغ ورننوتې. زم هغه باغ ته ورغلم. په هغه باغ کې یو سړی دی، بیلچې ورسره ده، تیار ولاړ دی. هغه په هغه بیلچې باندې هغه اوبه خور کوي، هغه باغ یې اوبه کړه. ما یې تپوس ته وکړه هلکه ستا څه نوم دی؟ وایي هغه نوم یې راته واخېست چې کوم ما د هغه وریځې نه اورېدلی. او دا خدای پاک دا باران د دپاره وکړه، خالص ته د یو سړي دپاره یې وریځ پیدا کړه. هغې نه یې باران وکړه او هغه باران یې په داسې ځای وکړه چې هغه اوبه هم په دقه لښتي کې راغلې چې د ده دا پټۍ پې سیراب شي. ستا نوم خو ما د وریځې نه واورېد. ته په دې باغ کې څه کوې؟ کور اوس. وایي هغه راته وې چې دا باغ نه که به میوه حاصله شي 3 ځایه کوم. یوه حصه واپس په دې باغ لګوم، یوه حصه د الله په نوم صدقه کوم، او یوه حصه په خپلو بچو رشته دارانو باندې خورم. ګوره صدقه پکې ورکوي که نه. مونږ چې صدقه ورکو نو مونږ وایي مال کم شو، بلا پیسې رانه لاړې. او الله قرآن کې وایي یربي الصدقات یمحق الله الربا ویربي الصدقات. د سود پیسه چې څوک سود کوي دا هم د نفس په وجه کوي، دا خدای پاک تباه کوي. او سود خور چېرته کامیاب نه دی، اخره کې د هر څه نه خلاص. او صدقه خدای پاک زیاتی. او دا دی ګوره خدای د ده دپاره سپیشل وریځ راوسته، اوبې ترې راتوې کړو، د باغچې پې اوبه کړل. دا یو مثال شو. دویم مثال قاري طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی. په دیوبند کې یو شاجي صاحب و عبدالله نوم یې و، ګیا به یې خرڅوله. شاجي صاحب به ګیا خرڅوله. خو ډېر زیات ایماندار و، دومره ایماندار و چې د ده د ګیا پڼ به د هر چا نه غټ و او پیسې به یې مناسب وې. نو چې د ګیا پڼ به یې راوړه نو ټولو خلکو به منډې والې، یو وي دا مال راکه، بل وي مال ریټ به یې معلوم و. نو د ده قانون به دا و چې چا به په ګیا لومبې لاس کېښود ګیا به د هغه وه. نو مولانا یعقوب صاحب د دارالعلوم دیوبند محتمم پاتې شوی دی. وی هغه وی چې موږ به یو کال د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کوو چې کله به د ډوډۍ راځي. حالانکې هغې کې به څه خاص شی نه و، څه غوښه او څه ترکاري معمولي غوندې خورا به و پکې. یو کال وی دا ولې به هم کال انتظار کوو؟ وی قسم دی چې هغه ډوډۍ به موږ د شاجي صاحب وخوړه نو 40 ورځو پورې موږ په خپل نفس کې رڼا محسوسوله، برکت به محسوسه. او شاجي صاحب به په دې پیسو څه کول؟ هغه به دا پیسې 3 ځایه کړی. نو یو ځای به یې کېښودلې، نو کال کې به ترې لږې جوړه شي نو دارالعلوم دیوبند په استادانو به یې په ډوډۍ ولګول. یو ځای به یې په خپلو په بچو خوړلې، او یو ځای به یې په مسکینانو فقیرانو او رشته دارانو باندې خرڅ کول. د ګیا پیسې سي. یو ځل فنډ یې راوړی، یو دغه راغی تانهدار راغی، په ګیا یې لاس کېښود، وي دا مونږ کره یوس او پیسې ورنه کړې. نو د کیه ویاړه نو چې تانهدار صاحب مازدیګر ماښام کور ته لاړ، بي ورته وي دا څنګه ګیا دې راوړې وه؟ هغه سوه ګیا نه خوري، هسې پرته ده ورته مچولې ده او نه خوري. هغه شاجي صاحب پسې سپی ولېږه چې ته راشه، چې را یې غوښته، وي دا دې څنګه ګیا راوړې ده؟ زما اس خو یې نه خوري. وي کم دی؟ وي هغه دی. وی صاحب پیسې دې نه دي راکړل، ته پیسې راکړه چې اوس یې خوري که نه خوري؟ وی څونه پیسې کېږي؟ دومره پیسې یې وله ورکړې. چې پیسې ورکړې شاجي صاحب ورننوته او هسې په دې شوټه پوي بچی خوره خوره مونږ ته خپلې پیسې میلو شوې. او چې دا خبره وکړه نو اس ګیا جوړ وکړو. دا ګوره رونو صدقه کې ډېر لوی خیر او برکت. الله وی ورکوه صدقه، د الله رسول وی صدقه ورکوه. په مال کې به د برکت پیدا کېږي، زیاتېږي به. مال سره به دې مینه کمیږي او د نفس مقابله به کې. نفس وی مه ورکوه، ته ورکوه، د نفس مقابله به کې. نو نفس په سړي کې څه چل کوي؟ دا د شیطان جال، شیطان ته لارې ګودرې ښیي. صدقه مه ورکوه، مونځ مه کوه، حرام خوره، ډوډۍ ډېره وخوره چې عبادت ته نه پاتې شي. او کبر او خودپسندي در کې پیدا کړي چې ته خو ګورې ډېر لوی سړی او ستا نه لوی سړی بل څوک نشته، دا نور خلک څه بېکاره خلک دی.
د دې نفس مقابله به ته وایي صدقه م ورکوې ستا پلار په مخ کې م ورکوم ته څه شي ودرېږه ورکوم او درته وایي ډوډۍ ډېره خورئ بس تاپ مې کړه نه خورم او شا به حرامه ګټه وی نو ګټه مې نه زه به حلاله ګټم مال او پکې خدای پاک برکت یې وایي ته خو ډېر لوی سړی وې زه لوی سړی نه یم دا په سړي کې او بل یو لوی خطرناک جرم په سړي کې یا څه شی دی هغه د نظر ګناه دې ته دې مایل کوي ګناه در باندې د نظر کوي د دې مې یو راکوټې مثال دله در کوم نو بس کوم یو سړی یو مرید د یو پیر سره بیعت وکړو نو د هغه پیر صاحب لنګر به چلېده او دا مریدان به په کوټو کې پراتو نو هغه زمانه کې خو دا وینځې غلامان و دې وینځې غلامانو به دا لنګر تقسیمه نو یو وینځه وه هغې لنګر تقسیمو د دې مرید پې سترګې ور برابر شي او دی به پاک شي اوړه به یې صفا شي منځ کې هغه خو په بل غم کې ګرفتار شو ذکر تسبیح پاتې شي د وینځې په تماشه کې دی چې دا به کله ډوډۍ راوړي چې زه ورته نیغ نیغ وګورم وینځه یې راوغوښته او د دستونو جار داري وله ورکړه او یو دسمات یو پلانکی ټټی کې کې او د یو ټیکري لوښي دی کې به دسمات یې کې هغه وینځه وه چې ډوډۍ هغه دستونو داري ورکړل دستونه پرې ولګېده نو چې دستونه سړي 10-12 دسته وشي نو دا سترګې م ور پرېوځي او دا مخ دا غوښه چې پړه مې پړ شي نو دې غریب یې تر ماښامه پورې دستونه وکړل نو لاړ وجود یې پرېوته نو بیا وله ډوډۍ ورکړه وشه په دې مریدانو هغه مرید زم یوسه چې هغه څنګه هغه ډوډۍ یوړه هغه مرید چې مرید ورته وکتل نو دې غریب باندې مچان هم بنګېدل جامې هم ککړې وې سترګې مر پروتې وې نو چې لیکن اخوا کوي دا ډوډۍ بل چا یوسه او وینځه چې راله پیر صاحب تپوس کوي هغه عاشق دې څه ووې وی صاحب نن خو یې رانه نفرت وکړو او ډوډۍ اخوا کېده راته هم نه کتل زه وایي کار وشو که خیر انشاءالله وی اواز کوي ورته مرید یې راوست وی دلته راشي ځان سره یې بوته چې هغه وینځې کم دی او دسمات یې کړی وه کم خانه کې ډک کړی وه هغې له یې بوته وی ته ګورې په دې شي عاشق یې دا خانه کې چې کوم شی پروت وی صاحب هغه څنګه نو چې په وینځه کې دا شی پروت و نو ورته دې نیغ نیغ کتل تسبیح دې غورځولی وې او شیش دې دی ته اغېشتی و او چې دا شی ته بار ووت نو نن دې ته نفرت وکړه او کرکه دې ته وکړه خو دا شی ته ووت نو کرکه دې ته وکړه او نفرت دې ته وکړه معلومېږي دا چې عشق د دې شي سره دی وی صاحب زما دې په توبو توبه بس د نفس مقابله به کوې نفس بره ته بعضې وخت کې یو انسان ډولي کې خشته به کي درته او تاله به توجه پیدا کوي چې دې ته ګوره وی نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او نظر به بل طرف ته اړی نبی علیه السلام فان لک الاولا وی دا لومبې نظر دله معاف دی خو هغه لومبې هم اختیاري نه ګورې غیر اختیاري نظر دا دویم نظر دی د جرم دی د ګناه